أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم او دا چې ته فیصله وکړه د دې په منځ کې بما انزل الله په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي ولا تتبع اهواءهم او ته تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دي واحذرهم او ته ځان بچ که د دې نه ان د دې خبرې نه یفتنونک چې دې فتنه کې واچي تا لره عن بعد ما انزل الله د بعض آینا چې الله تعالی نازل کړي دي الیک تا ته فإن تولوا پس کچر دی مخواړو فعلم پس تپویشا انما یرید الله چې بشک الله تعالی اراده کوي ان یصيبهم دا چې ورسوي دي تا عذاب ببعض ذنوبهم فسبب د بعض گناهونو د دي وان كثيرا من الناس او بشک ډیر د خلقنا لفاسقون خامها نافرمان دي افا حکم الجاهلیت آیا پس فیصله د جاهلیت یبغون دی واړي ومن احسنو او سوک تی زیاد حیستا من اللہ د اللہ تعالیٰ حکما ففیصله کولو کی لقومی یوقنون د پاره دا قوم چې یقین کوي. په دې آیتونو کې پیغمبر علیه السلام ته خطاب دی چې ته د یهودو د اهل کتابونه محتاط اوسېږه، دا ډېر چالباز دي او ډېر شرارتیان او سازشیان دي. دی په مختلفو طریقو سره په مختلفو حربو سره تا د حق نه اړي چې تعالی کله لالچونه درکې او کله تاسو ته دا یو پرکشش او پیشکش درکې چې کتا زمونږ فیصله وکړه زمونږ په حق کې دی وکړه به ایمان نه وړو او چې مونږ ایمان راوړو ټول یهود به ایمان راوړي او مقصد د دې ایمان نه دی، مقصد دا چې ستانه د خپل منشا مطابق فیصله والی چې دې ته د اعتراض مکمل وشي. نه پیغمبر علیه السلام څنګه چې تر اوسه تا په احتیاط باندې عمل کړی دی، تا د چا خواهشتا چا طرفداري ته نه کتري، په حق مطابق د فیصله کړی دا، اوس هم داسې وکړه آینده کې به هم داسې کوي. او دې یهودو تم تنبیه کی چې تاسو خو ځان ته اهل علم او اهل کتاب وایي او ځان ته دا وایي چې موږ د موسی علیه السلام په شریعت باندې یو بني اسرائیل یو د انبیاء او اولاد یو او د الله محبوب یو، او بل ها د جاهلیت او ظالمانه فیصلې واړئ چې ستاسو او د بنو قریظه منځ کې کومه قتل مسله راغلې ده. بنو نذیر ظالمانه قانون پاس کړو چې موږ په هر اعتبار سره اوچت یو د بنو قریظه نه، حالانکه تاسو یهود بنو قریظه یهود دي، تاسو بنی اسرائیل عین بنی اسرائیل دي، او تاسو تورات شریف فالو کوي عین تورات شریف فالو کی د یو پیغمبر او د یو کتاب داویدار یې، بیا په تاسو کې فرق د کم ځای نه راغی او چې تاسو د هغې سړی وجې نایله صرف او یا وسکه کجوري ورکوئ او که هغې ستاسو سړی وجې تاسو نه دوګنه دیت اخلي او سړی ولم وجنې، دا قانون کم ځای کې دی؟ آیا دا په تورات کې دی او که نه په یو بل آسماني کتاب کې دی؟ یو ها دعوی کوي چې موږ اهل کتاب یو او اهل علم یو، او بل ها فیصلې د جاهلیت کوي. جاهلیت څه ته وایي؟ ان دا قانون ته ویل کېږي، جنگل کا قانون ته ویل کېږي چې چا زوري د چا طاقتي بس هغه دغه مطابق فیصلې دا خبره حق وي.
دا نن ستاسو زورور یې که سبا د بنو قریظه زورور شو او تاسو کمزور شئ به تاسو سره بیا دا شان معامله کوي چې تاسو ځان ته اهل علم وایي بیا د جاهلیت او ظالمانه فیصلې بیا ولې کوئ ظالمانه قوانین مو جوړ کړي دي یا د اسلام مطابق فیصله وکړئ یا د خپل کتاب مطابق فیصله وکړئ تاسو آیا د جاهلیت فیصلې غواړئ یعنی ظالمانه او غیر منصفانه فیصلې غواړئ الله کې الله تعالی چې کوم قانون نازل کو دا ښکلی قانون دی د الله نه زیات عادل ذات بل څوک نشته انصاف والا ذات بل څوک نشته الله تعالی د خلکو په مرزونو باندې پوهیږي الله جل شانو چې یو قانون یو حکم نازل کړي د دې نه زیات د انصاف والا قانون په دنیا کې بل ني بل دا د هر چا دپاره وي او په دې کې چا سره زیاتی ني ظلم ني انسان جوړ کړی شوی قانون کې شل خطاګانې کېدی شي شل غلطۍ پکې روزي او اکثر پکې حقدار ته حق ملو نشي لیکن د الله تعالی جوړ کړی شوی قانونو آی کې سو غلطی نشي روباسلی کمزوري نشي روباسلی بل دا چې د الله تعالی قانون محض انسانانو یا د بادشاهانو په شانتی نه پای کې عدل وي پای کې خیرخواهی وي د خلکو د الله نه زیات خیرخواه د الله نه زیات خفه کېدونکې مهرباني کوونکې بل ذات نشته چې الله یو قانون جوړ کړي دی کې رحم وي کرم پکې وي خیرخواهی پکې وي د خلکو فایده پکې مصلحت پکې او دارنګې د ډیرو جرایم مخنیوي پکې وي نو د الله نه زیات ښه پوهه څوک نشته دی الله چې یو قانون جوړ کړي دا په هر اعتبار سره برابري او د انسان کټول انسانان راجمع شي واغی په شریک یو قانون جوړ کی بیا هم همها خطاګانې پکې راځي با وانحکم بینهم او دا چې ته فیصله وکړه د دې په منځ کې دا مخکې آیت کې راغلی وانزلنا الیک الکتاب موږ ته کتاب نازل کو هلته مې چې فیصله کوه او دارنګې دلته ورته مې چې فیصله کوه بینهم د دې اهل کتاب منځ کې بما انزل الله فها سوچ الله تعالی نازل کړی دی ان د الله د قانون مطابق فیصله د دې په منځ کې وکړه چا د قران کریم قانون دی ولا تتبع اهواءهم او کدی تا ته پرکشش پیشکشی در کی تعالی چې کتا د موږ طرفداري وکړه موږ بداو کو دا ردی خواهشات دي د زړه خبرې دي دې تابعداري به بالکل نه کوي ولا تتبع تتابعداري مکوا اهواءهم د خواهشات د دي دا چې کوم سلور سرداران د يهود راغلیو او یو فرضي مقدمه نبی اسلام ته پیش کړه او دا چې زمونږ د قوم منځ کې یو فیصله ده نو کته د موږ طرفداري وکړو په حق د فیصله وکړه موږ به ایمان وروړو او چې موږ ایمان وروړو ټول يهود بیا ایمان وروړي نو په ظاهر کې نبی اسلام ته لالچ ورکو چې زمونږ طرفداري ته وکړو دا فایده به وشي نو نبی اسلام خدا لالچ هم نه کړي او نه دې طرف ته اعلان کړی دی په قران کریم چې څنګه تر سره نه لکه انده کې بم داسې نه کوي ولا تتبع تابعداري مکوا اهواءهم د خواهشات د دین آیت نه بل مثلا معلومه شوه چې د الله د قانون مقابله کې هر خبره د خواهشي بس قانون هو کده هغه چې کوم الله تعالی نازل کړی دی او چې د الله قانون هم پرې هو د خلکو جوړ کړی شوی قانون پسې ځي بدا خواهشات دي دا قانون نه دی ان دا یو څو کسانو د خپل ځان د پر یو قانون جوړ کړی د خپل فائدې د پاره بس خلکو ته پکې فائدہ وي اکثریت ته پای کې نقصان وي د بنو نذیر قانون پاس کړو چې موږ اوچت یو ستاسو نه د بنو قریظه ونه د موږ ته دوګنا دیت ملاویږي او سړی بم قتل کوبا او ستاسو ته صرف او یا وسکه کجوري ملاویږي او دا قانون چې جوړو د خپل ځان د پاره جوړ کړی دی نو بنو نذیر ته پکې فائدہ شته لیکن بنو قریظه ته پکې ډېر غټ نقصان دی نو همیشه انسانان چې قانون جوړي نو سخله کې مهتوي چې ته پکې فائدہ ډېر زیات وي او نور خلکو ته که فائدہ وشي او که نقصان وشي کار سوشي نو قران کریم دیتا احوا خواہشات ویل کیږي ابن کثیر رحمت الله علیه دې کې لیکلي دي وی چنګیز خان چې کله دنیا فتح کړه نو هغه یو قانون جوړ کو دا قانون یو کتاب ولیکو ای پای کې هغه څوکړو د يهودونو د نصاراونو
او د نور مختلف مذهبونو څخه خبرې راواغستې او صرف پکې د خپل تجرباتو نه د خپل خواهشاتو مطابق او د خپل ذهنو هغه یو مطلق العنان بادشاہ او آزاد او ظالم بادشاہ او خپل ظالمانه فیصله پکې ولیکلي او دا د قانون کتاب دی او دا رتا تاریانو بیا په عدالتونو کې دای فیصله به مطابق بیا کېدي ظاهر خبره چنگیز خان کم داسې یو منصف مزاج بادشاہ چاغنی صحیح قانون جوړ کړی دی او ظالمانه فیصله به کولی پای کې ابن کثیر رحمت الله دا قانون دی د الله خلق به منی کولو چې د الله د کتاب فیصله منه منی د دې کتاب فیصله به منی نه لیکي چې څوک د الله کتاب پریزي او دا کتاب منی او دې عقیده ساتي دې کافر دې په دې خبره باندې چې سړی د الله د قانون فیصله پریزي او نه او د دنیا د قوانین راوالي او قانون د الله د قانون سره بالکل تصل خوري مکمل مقابل کې وي اپوزیټ وي دې سره انسان بیا وزي نو ولا تتبع اهواهم تتابعداري مکو د خواهشاتو د دي واحذرهم حذر ولیکيږي احتیاط کول وتا ځان ساتل وتا الحذر لا يمنع القدر کته ارسم را احتیاط وکي د الله د تقدیر نه نشي بچ کېدی دا انسان چې دی واکه سمره د حفاظت اسباب اختیاري او داغي باوجود انسان نه د مر نه بشو نه د بیمارو نه بشو بیماری مغشان ډیری دي پریشانی مغشان ډیری دي او دارنګ مرګونه مغشان دي الان کې پکاره چې کم دی واکه کم حفاظتي اقدامات کم نن سبا کیږي پکار خدای چې یو سړی نه پریشان وي او نه بیماری دی او نه مرګ وي لیکن د الله فیصله خزان نه فیصله وي الحذر لا يمنع القدر انسان کا هر څومره احتیاط وکي او ځان بچ کی د الله د تقدیر نه نشي بچ کېده احتیاط بدی کی لیکن دا نه چې دی مطلب دا نه چې د الله نه ځان بچ کو نو حذر کې د احتیاط کولو او د ځان د بچ کولو معنا را نو واحذرهم او ته ځان بچ کړه دینه یعنی احتیاط کوا دا يهود چې تا ته راضي او دي تا ته کوم پیشکش کی نو دا تا په چال کې راوستل غواړي یو منسوبه جوړ کړی دا ته به ګوره محتاط اوسېږي پیغمبر علیه السلام خاصم ډیر محتاط او خو چا په دنیا کې نه دوکا کړي داسې موقع هډیر راغلي دي ډیر خلکو نبی له سم ته لالچ ورکړي دي بنو ثقيف یو پیر راغلو ناغي نبی له سلام ته وي چې جی مونږ به مونږ او مونږ به مکمل سود د خلکو ناخلو ځکه بنو ثقيف ډیر مالدارو او دې د مکی خلکو له بکرس پیسې ورکولې په سود باندې او نیټه به مقرر و چې نیټه به پوره شي سره پیسې نه سیا به کوته سودو نو بنو ثقيف موږ سود پورا اخلو با او بلدا چې نور بوتان به مات کو اولاد بوت په خپل ځای ولاړی او کتا ته سوګي چې دا دی ولي داسي کی ایته بده چې دا الله تعالی دې اجازه ورکړي دي او دا سونه پیشکش موږ مون ورسو لیکن قران کریم آیت نازل کو ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک دا بنو ثقيف راغلو ته فتنه کې اچولې تاته پوشکشش دعوتم درکو چې دا بوشي لیکن دا سی بچرم نه کې نو نبی علیہ السلام نه ته مایل شوه دی نه اراده کړی دا لیکن دا حربه غي استعمال کړه دی يهود نبی علیہ السلام ته شروع کی وي چې نبی علیہ السلام مدینه منوره تراغه ویجی تاسو غزان ته نبی وای کنه وی او زه نبی ما ویجی د انبیاء او سرزمین هم ملک شام نه بزرګونو پیغمبران هم ملک شام کې راغلي دي تاسو غلط ځای ته هجرت کو تاسو لپاره مناسب ځای ملک شام دي تاسو ملک شام ته هجرت وکئ اوس په ظاهر کې سونه کوله خبره کړې خیر خانه چې تاسو غوږی مدینه تراله هو تاسو معلومی کې دا خطا شوی غلط ځای ته راغلی تاسو پیغمبر یې تاسو چې ملک شام ته لرشي انت هجرت وکئ په ظاهر کې خبر سونه کوله دا لیکن دن دې غټو لوی سازش چې نبی علیہ السلام نو یو بیغم شو ملک شام ته ویل شي نو مدینه به مونږ ته خالی پاتې شي او دیم دا چې دې ملک شام ته لړ شي کنه ولته کې پاتې شو نو بده اعتراض کو چې تا اخرانی نبی نه ځکه د اخرانی نبی سرزمین هغه ملک شام نه ادا دی او ته غلطه تلی
نو هر طرف ته یو سازش یو منصوبه جوړه کړې و. قرآن کریم دای بارکی آیت نازل کو ان قادوا لیستفزونک من الارض. یہ استاد خیول ډیر کوشش وکړو ته خیولې لیکن ته الله تعالی بچ کړې. دا سه ډیرو قومونو ډیرو خلکو د نبی رسول الله والسلام بارکه دا سازشونه کړې دي. دا کافرانو نور غلي د مکی والو سو نبی رسول الله والسلام ته ته زمونږ د خدای نو مذمت نه بیانې. دای بارکه بدانې چې دي سری شکوري عاجز دي دا بنوای او بخیر تا پریزومګه یو قوم یو خلق یو او دیو علاقې بس وسیګو به یوځه تخپل کار کوم خپل کار کو په ظاهر کې خبره خو خپل کړي صلح کړي دا لیکن قران کریم صفا اعلان کو کل یا ایه الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ندا سے بنا قومونو د نبی علیہ السلام بارک دا منسوبي جوړی کړی دي. الله تعالی نبی علیہ السلام په هر موقع ساتل دي. مقصود مونږه تاسو یو مونږه تاسو الله تعالی راویخي او بیدار کی چې په هر زمانه کې محتاط اوسئ چې تاسو را پیغمبر بارک دي دا سازشونه کوي تاسو بارک بم کی تاسو له کله به د مال لالچ درکې کله به تاسو له د ویزو لالچ درکې چې زموږ ملک ته راشي کله د نیشنلټي کله د 100 کله د 100 کله د 100 لیکن په خپل مذهب باندې او په خپل عقیده به کمپرومایز نه کوي پای کو بالکل ذره برابر او اونچی نیچ نه راوړي. واحذرهم او تزان بچ کده دینا ان د دې خبرې یفتنو کا چې دې فتنه کی واچی تعالی را او فتنه کی اچول دا خیاول استادی چې تا د حق لارې نه وخی او ته ظالمانه فیصله وکې. ام بعد ما د بعض خبرونه انزل الله الیک چې الله تعالی نازل کړی دی تا طرف ته تا باندې الله تعالی د انصاف قانون نازل کړی دی منصفانه دی تا باندې ظالمانه فیصله کی. فین تولوا پس کچری دی مخواړو کوسم دین منی لفالم پس تپویشا انما یرید الله گویا کہ اللہ تعالی دی سر اراده کړی را چې الله دی عذاب په دنیا کې ورکی آخرت کې الله تعالی د هر چا د پاره ظالم د پاره عذاب تیار کړی دی. خدا بعد خلک په دنیا کې عذاب غړي زری غواړي نو بس گویا کہ اللہ تعالی دی سر دا اراده او فیصله کړی را چې دی په دنیا کې لګونته کې د عذاب مزه او خیمه انما یرید الله بیشک الله تعالی اراده کړی دا ان یصيبهم دا چې عذاب ورسیدي تا به بعد ذنوبهم په سبب د باز ګناهونو د دي دغه مکمل عذاب په آخرت کې دی. دنیا کې معمولی وی صرف یو تنبیه وی دمکی وی او صرف د عذاب یو مزه وی صرف باقی مکمل عذاب په آخرت کې وی. او الله تعالی د يهود الله تعالی دنیا کې بیا خودلا بنو قریظه او ځانان قتل شو. بنو نذیر خیبر ته جلا وطن کړو او بیا عمر رضی الله عنه په خپل دور کې د خیبر نم دیو باسل ملک شام ته ولېګلو. یو سړی د کلی نو باسلو هغه باندې کړه هغه سل د دین لوی عذاب سکی دی شي علاقه دی زینا یو سړی دی علاقې نه خالی کول د زین خالی کول او باسلو د لوی عذابي نو الله تعالی د په دنیا کې د عذاب او سکو وی خوتا. وان کثیرا او بشک ډیر من الناس دخلکنا لفاسقون همهانا فرمان دی. دنیا کې همیشه دا سرا نافرمان خلق ډیری فرمان بردار خلق کمی سوچا او خالص دا کمی او دیسی او بیکار سیزونه دنیا کې ډیری. ایمان سوچا دے ایمان ولم سوچا خلق دے او د ایمان مقابله کې کفر چې د شرک او د ټول به دیسی دی او بیکار دی کدا ډیری نسبه کې سوچا سي لګم دا کافی دی. نو فاسقان دنیا کې ډیری فرمان بردار دنیا کې کمی. دغه نبی علیہ السلام فرمایل کنا جنت تو یو تنزی او 999 کسان به جهنم تزي. صحابه حیران شي الله دا یو تن بلا سو کی. نو نبی علیہ السلام تاسو به یوې او د یاجوج ماجوج د دغه شانتی برابرۍ 1999 بداغي نوي. جهنم کې خلق بډيري او جنت کې بدای مقابله کې خلق بکمی او کدا کم هم دي نو ډیر دي دغه چې سوچا سم خلق دي د کار خلقم دا دي او دا رګه جهنم ډیر ډک شنه سبې کې بیکار خلق دي.
افا حکم الجاهلیت شیطان دی خوشحالي چې ما کار ډیر وکړو سده ډیر کو کار خلک خو دی جمع نه کو بیکار خلک دی جمع کړي څنګه چې ته بیکار دي خلک هم دی بیکار دي مؤمنان د کار خلک دي افا حکم الجاهلیت آیا پس فیصله د جاهلیت د جاهلیت د جهالت فیصله یبغون دی لټوي او غواړي دا يهود ډیر غټه تنبیه ورکی چې ځان ته پوهه وای ځان ته اهل علم وای ځان ته اهل کتاب وای دا وی سونه غټه کوي او فیصله کمی کوي تاسو هم د جاهلیت او د جاهلانو د امپړو د ناپوهو خلکو فیصله کوي ظالمانه او غیر منصفانه تاسو دا ځان ته وګورئ د خبرو ته وګورئ دا لکه دا ستړي لکه انسان ډیر پوهه او سمجھدار ایجوکیټډ دی او هغه ته دا زور نه ورکی چې مړه کارونه خو د جاهلانو دي او د دیهاتیانو د امپړو دي او داوی دومره غټه ډیګری دي حاصل کړي دي تاسو د جاهلیت فیصله لغواړئ اف حکم الجاهلیت آیا پس فیصله د جاهلیت یبغون دی لټوي جاهلیت فیصله ذکر چې تاسو امیر او غریب فرق پکې کوي یو اهل کتاب یو خلک او بیا نمغه اوچتیو دی ردینه دا جاهلیت دی او دا صرف دای بارک نه د مبارک امداد دی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی د حسن بصری رحمت الله علیه قول لا نقل کی بمن حکم بغیر حکم الله څوک چې د الله د قانون او د حکم نه خلاف فیصله وکي د خلکو منځ کې نو په حکم الجاهلیت هوا ودام د جاهلیت فیصله ده کوسم په دې دور کې د دوه فریقینو د دوه رونو او دوه قومونو منځ کې تنازع او جګړه رااله او دایماً کې فیصله د الله د قانون نه خلاف وشوه دام د جاهلیت فیصله ده امام طاووس رحمت الله علیه لوی تابعی دی هغه بارک دادی هغه یو سړی راغی ویجه زما زامن دي په دې زامنو کې یو ځله زیاته هبه او هدیه ورکول غواړم ډیر مال ورکوم دي نور ته کم ورکوم خیر دی ناوته وی اف حکم الجاهلیت یبغون دا هم د جاهلیت فیصله تا وکړه زامن ټول ستانه پیدا دي ستا اولاد دي او ته پکې فرق یو لډیر ورکې نور نه ورکې یا کم ورکې دا هم جاهلیت دی نو چې دا کم یو نه تاسو سخکای دی ما سبب کار راځي نو دا غلط ډیر سوار کې او دینور لنه ورکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابغض الناس الى الله عز وجل الله تعالی ته په خلقو کې زیات ناکار او ناخوخ خلق هغه دی من یبتغي فی الاسلام سنت الجاهلیه څوک چې په اسلام کې اوسېږي ځان ته مسلمان وي او کارونه او فیصله هغه د جاهلیت کې ځان ته مسلمان او ځان ته دیندار او سمجھدار وي او چې کور کې مسلې راشي نو بیا زیبل چا پسې لکه اسلام کې نقصان دی د اسلام په قانون کې او د اسلام په حکم کې زمونږ نقصان دی نو ځان ته سوای او کار سکے اوسېږي په اسلام کې او کار دی دا سره خپل یو تند مان دی او مسلې ته پوسو کو د ځمکې مسله وا یو څو کال مخکې اغستې وا او بیا د ازمکه مالک ته واپس کوله نو په اوسنی ریټ یې ته واپس کوله او شریعت دا وی کچره ته ازمکه واپس کې هغه ته نو پاک کریټ به واپس کې چې په کم ریټ تا مخ کې اغستې ده کا دو کال مخ کې کلس کال مخ کې چې کم ته کالوي نو په پاک کریټ به هغه ته واپس کې با یعنی دانه چې ازمکه هغه ته واپس کې او ریټ تنن لګیدا ته خرڅې بیا نو په خرڅولو کې بیا دا هغه ده کاغستانه ګران اخلي نو اغستی هستانه کته اتنا علی وی خامها واپس کو میرتا یو ها دا واپسې نوم پک دی چې واپس کې بیا به اغزول ریټ باندې واپس کې با او کنه تی په خرڅې بیا دا مرزي ده کاغستانه اخلي نو ټیکتا او کنالی نو کتا سره ریټ کې نو کولی شي نو ماته نه واپس کې نو بیا په کزول ریټ باندې نو موبایل کولو یلکه اسلام کې همغه نقصان دی مفتی سے همغه غرقی اله پراپرټي والا تاواز وکي دا خبر ما په خپل اوریدا اله پراپرټي والا په دا مفتی سے غرقی وره فزول ریټ راته واپس کیمږه اف حکم الجاهلیت یبغون نا د جاهلیت فیصله د موږ خوندرا کی ځکه هم په ظاهري نقصانی را د جاهلیت پس منډه واخی بارګینی پس بیازه او پراپرټي والی پس بیازه ولی اسلام کې زموږ نقصان دی نو اف حکم الجاهلیه او کله موږ پکې فائدې نه د اسلام لرا منډه کې ځکه فائدہ پکې زمونږ ده
ومن احسنو او سوک دی زیاد خیستا انہیں سوک دی زیاد انصاف والا من اللہ دا اللہ تعالیٰ حکمن فیصلہ کولو کے دا اللہ نا اخیار و سمجھدار و عادل ذات بل سوک کی دیشی دا اللہ قانون انصاف والا قانون دے لقومی یوقنون و پدیو پوئیگی سوکو آغا قوم چی یقین لری و پوئیگی چرا چا دا اللہ تعالیٰ ذات محیطوی آخرت محیطوی آتا پدی نقصان کے فیدخ کاری او چې چا دا خبرې دنیا سره کړي د دنیا فایده او نقصان بیا ښکاري او دا چې ته فیصله وکړي په میانس کې په هغه سوچ الله تعالی نازل کړي دي او ته تابعداري مکو د خواهشاتو دای او ته ځان بچ کړای نه دا چې دی فتنه کې واچي تعالی را د بعض آینا چې الله تعالی نازل کړي تا طرف ته پس کچری دی مخواړو پس ته پوه شه چې بشک الله تعالی اراده کړی دا چې ورسوي دي ته عذاب پس او د باندې ګناهونو ددي او بشک ډیر د خلکو نه مهانه فرمان دي آیا پس فیصله د جاهلیت او دی لټوي او څوک د ذات حیثیت د الله تعالی نه په فیصله کولو کې د پاره دا قوم چې یقین کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا ايها کسانو چی مانی روڑے دے لا تتخذ اليهود والنصارى تاسو منی سے یہود و نصارا لرا اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض بعض ادینا دوستان دبازو دی ومن یتولهم منکم آسوک چی دوستی کوی ددی سر دستا سنا فإنه منهم پس بیشک دی د دین دے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بیشک اللہ تعالی چ دے ہدایت نکوی قوم د ظالمانو تا. فتر الذین فی قلوبهم پس تبوینی کسانو لرا چ پزرونو دائی کے مرض د نفاق تے یسارعون فیہم دی جلدی کوئی پا دوستے ددی کے یقولون دی وائی نخشا منگا یریگو ان تصیبنا دائرہ دا چو برسیگی منگتے یو مصیبتو فعسى الله ان یأتیا پس امید دے چلا تلا دا چراب ولی بالفتح کامیابی لرا او امر من عنده یا یو بل خبره د خپل جانبنا فیصبحوا پس دی بوگرزیگی علی ما اسروا فی انفسهم فاعصو چی دی پٹکڑیو پزرن خپلو کے نادمین خبی مانتیا کون کے ویقول الذین آمنوا او بوائی آکسان چی مانی روڑے دے اہاؤلاء الذین آیدا آکسان دی اقسموا بالله چی دی قسمون خوڑیو پا اللہ تعالی جہد ایمانهم مضبوط قسمون خپل انہم لماکم چی بے شک دی ہمہا تاو سردی حبطت اعمالهم برباد شل عملون ددی فاسبہو خاسرین پس دی اگرزی دلتاوانیان پدی آیتونو کے مومنانو تا مسلمانانو تا خطاب دے چې تاسو به یهودو سره او نصاراو سره د زړه دوستی او تعلق بنه قائموي او د منافقانو په شانتي ونه کیږي
چې منافقانو يهودو سره نصاراو سره د زړه تعلق او دوستی قائمه کړې ده. کچره یو مسلمان یو يهودي سره او عیسائی سره د زړه تعلق او دوستی قائم کړه نو دی مسلمان پاتې نشو، دیم يهودي او نصرانی دی. او بیا آیتونو کې د منافقانو مذمت بیانی چې ان قریب د منافقانو منافقت ښکارا بشي او کلو بشي او دی به برباد او تاوانیان بشي. د آیتونه په دې موقع نازل شو. روح المانی لیکلی دی چې کله د احد جنگ شو او د احد په جنگ کې مسلمانانو ته ظاهرا شکست شو، نو منافقانو سره ډېر لوی غم شو. په منافقانو کې بعد خلکو وی چې دا هو مسلمانانو شکست خوړو، قبل جنگو شر مسلمانانو به مکمل ختم شي، نو زمون به بیا څه کیږي؟ موږ په ظاهره کې مسلمانان یو، بیا به کافران موږ هم نه پریزي با یو تندا وی چې زه خو زما او پلانکی يهودي سره دوستی او تعلق قائموم او داغه نه امن اخلم چې کما باندې سہالات رایت به زما حفاظت وکې. یو بل منافق دا وی چې زم ملک شام ته او الته کې پلانکی نصرانی او عیسائی سره وعده کوم او تعلق سره قائموم او داغه نه امن غواړم چې کما باندې سہالات رایت به زما مدد کې. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو کچې تاسو واقعي مؤمنان یو ځان ته مؤمنان وای بیا به يهود سره نصاراو سره تعلق نه ساتي، دوستی به سره نه کوي. او دیم کول دالی کړی دی چې اصل کې خزرج قبیله په مدینه منوره کې د دې دو سردارانو یو سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ کلک مؤمنو او دیم عبد الله بن ابی بن سلول دا غټ منافقو. نه چکلا قران کریم کې دایتونه بار بار رالو چې يهودو سره به دوستی نه قائموي، تعلق به سره نه ساتي. نو دا سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ چونکه شورونه د مدینه منوره کې اوسېدو، نه يهودو سره د پخوانه تعلقاتو دوستی و لین دین و سره بیا خو دی مسلمان شو، خود مسلمانینو دن بعد وسلم تعلق وو چې کله مؤمنان مسلمانان د تعلق او دوستۍ نه منې کړی شو، دی راغی نبی علیہ السلام ته وی چې یې زما وای سره ډېر سخت تعلق ته، خو ځنن اعلان کوم چې د الله او د الله د رسول د پاره دار سپری زما او زما د الله او د الله رسول سره تعلق او مینه را يهود سره مینه نه ده. لیکن عبد الله بن ابی بن سلول وی چې زه خدا سي نه کوم ځکه سپته لګي حالات بل شان شي او اسنا کافران غالب شي یا يهود غالب شي یا موږ نه پریزي با زغه با سره دړه تعلق ساتم که حالات سخت رالو نزا اغي سره بشو. بلکې سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ دی عبد الله بن ابی بن سلول ته ویمو چله کزان ته مؤمن وینو دړه مؤمن شکنه او يهود سره دا تعلق او دوستی پریز اخلاق مؤمن مسلمان شه آواته تاسو سپترا د حالات سپته لګي سوا مسلمانان مغلوب شي او ختم شي او صحابه تاس نشي او خپل حالات شي. امو مدینه کې د مخ کې نو اوسېګو زمون پناو بیا کم ځای کې لبسوک پنا راکی الته مکی والا مشرکان دي دلته غیر چاپیر يهود دي موږ به یو تن بیا پرې نسی نو حالات او تقاضا دار چې تعلق به سره ساتو که حالات سخت شون بیا به دي سره وشو. قران کریم د آیتونو نازل کړو چې منافقان هو په دې انتظار دي چې کافران به غالب شي، مسلمانان به ختم شي، ان قریب الله تعالی فتح راولي، مکه به فتح شي، کافرانو ته هم شکست ملو شي او دا د کوم يهودونو چې دی امیدونه ساتي دی هم ذلیل شي او د جلا وطن بشي. دا ډول خبره الله تعالی د مسلمانانو مه تار سوکلو د نبی رسول الله په ژوندۍ کې مکی ورم شکست هوړو، مکه مکرمه فتح شو او دلته يهود چې د يهودو درې واړه قبيله چې راغم د مدینی منورې نه مکمل بار شوي، خیبر ته وزغلولو، د خیبر نه بیا ملک شام ته وزغلولو. الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه، کامیابی ورکړه په هر اعتبار سره او د منافقانو د منافقتم ظاهر شو. منافقانو و مسلمانانو ته قسمونه خوړل چې موږ کلک مؤمنان مسلمانان یو او دا موږ چې غیله زور ازو
نو داسې په ظاهره کې علیک سلیک ورسره ساتو خو دړنه ورسره تعلق نشته او دوستی ورسره نشته دی. کله چې د منافقانو منافقت ظاهر شو، یهودو تم شکست شو، کفارو تم شکست شو، نو منافقان ډېر خفه وو چې دا څه وشو. نو مسلمانانو ته د منافقانو حسرت او غم چې ویلید وي ښه تاسو خو به مونږ ته قسمونه خوړل چې مونږ کلک مؤمنان مسلمانان یو، او نن د مسلمانانو په کامیابۍ خفه او د کافرانو په شکست باندې تاسو د کافرانو په شکست باندې خفه چې هغې ولې شکست وخوړو او د مسلمانانو په فتح باندې کامیابۍ باندې خوشحالي نه کوئ، نو تاسو خو هم بلکل هغې سره یو ځای وئ. د مؤمنانو مسلمانانو ته د منافقانو شکست او د هغې هغه حسرت ورته هم ښکاره شو، د هغې منافقت ورته هم ظاهر شو، او الله تعالی د یهودو د کافرانو شکست هم الله تعالی مسلمانانو ته وښو. د آیتونو کې واضح او د ټوک بیان دی چې غیر مسلمو سره به دړه تعلق او دوستي به ورسره نه ساتئ. دا خبره په 3مه سپاره کې په سوره آل عمران کې تېره شوې وه. یهودو سره، نصاراو سره، کافرانو سره معاملات ورسره کولی شي، لین دین ورسره کولی شي، د هغې نه تم څه اخیستی شي او په هغې باندې هم خرڅولی شي، دا بلکل جایز دي، دې ته معاملات وي. دارنګې غیر مسلمو سره تو علیک سلیک هم کولی شي، که ستا ګاونډی دی، که تا سره رفیق سفر دی په ګاډي کې په لاره کې، نو هغه سره ته دعا سلام کولی شي، مطلب چې کوم د ملاقات کوم طریقې کار دی هغه سره کولی شي. ته هغه ته تکلیف مه رسوه، رویه ورسره سمه ساته، اخلاق و معامله ورسره کوه، دا هم ورسره کولی شي، ته مدارات وي. دارنګې په یهودو باندې په غیر مسلم باندې حالات رالو، آفت پرې راغی، بیمار شو، ته ورسره مدد هم کولی شي، د هغې خدمت هم کولی شي، دا د انسانیت تقاضا ده. او دارنګې یهودو سره ته ظاهري دا ټولې خبرې کولی شي، معاملات او مدارات او مواسات، لیکن د زړه تعلق او د زړه دوستی دا ورسره نشي کولی. د زړه تعلق دا دی چې ته ورته د راز خبرې وکړې، چې مثال مسلمانانو دا اراده را او دا منصوبه دا خبرې به ورته نه کوې، نو د زړه تعلق او خیرخواهي به ورسره نه ساتې، باقي ظاهره کې صرف دوکه به هم نه کوې، منافقت به ورسره هم نه کوې، دروغ غلط بیاني به ورته هم نه کوې، ظاهري رک رکو بلکل برابر ساته، ستا په هو اخلاقو باغي ایمان ته راځي، نو دوکه به ورسره نه کوې، نه به ورسره خیانت کوې. اگر چې تا سره دوکه کوي، مؤمن مسلمان به نه خپلو سره دوکه کوي نه پردو سره کوي، نه هغې سره ظاهره کې هر قسم معاملات بلکل صحیح ساته، او د زړه تعلق هغه صرف مؤمن مسلمان سره ساته، مشوره مؤمن مسلمان سره کوه، همدردی مؤمن مسلمان سره ساته. د دې مطلب دا نه چې ګنې هر مسلمان سره دړه تعلق ساته، هر مؤمن مسلمان ته صفا ساته، باقی د راز خبرې خو هر چاته نه پکارو، د راز خبرې خو په خپل کور کې مر چاته نه پکارو. بیا یو عام مسلمان ته حلالویه خبره ده. مونږ مسلمانانو کې دا غټ مصیبت دی چې مونږ اعتدال باندې نه یو، مونږ چې خواږه شو نو سم خواږه شو، او چې تراخه شو نو بیا سم تراخه شو، بیا چې خواږه شو په خوږوالي کې د حد نه تجاوز وکړو، او چې تراخه شو په تریخوالي کې د حد نه تجاوز کو مونږه، نو نقصان وشي. مؤمن مسلمان با محتاط اوسیږي، با په هر چا باندې اعتماد نه کوي، هر چا ته بڑا پاک ساتي او نیت با سپین ساتي، لیکن پر چا باندې اعتماد نه کوي، محتاط او هوشیار به اوسیږي، د خپلو نه مو د پردو نه مو. احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. پیغمبر علیہ السلام وی خلکو سره مینه کوا، دوستی کوا، خو تر یو حد پورې کوا. په دوستۍ کې او په مینه کې د حد نه مزه چې هر څه ورته ووایې، خپلې کمزورۍ ورته بیان کړې، د خپلې کمزورۍ هغه ته مه هېته کړې، د خپل کور خبرې ورته مه هېته کړې. څه په تاریخ کې دغه سړی سبا ستا دشمن شي، تا ورته خپل د راز خبرې کمزورۍ دې ورته مه هېته کړي دي، او د هغې نه غلطه فایده والي بلیک میل به دې کړي، بیا ډېر کارونه بیا تا باندې زبردستۍ باندې به کړي، مجبوره به وي. نو چا راته وایي چې دونه تعلق او دونه دوستي ورسره ساته، او دارنګې چې سره دشمني کوي تر یو حده پورې کوه. ابغض بغیضک یوما ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. نبی علیہ السلام چې سره دشمنی کې مخالفت کې ته یو حد پورې کوه، دانه چې پای کې د حد نه مخکې لړ شي، او هغه ته هغه څه ووایې چې سبا هغه ستا دوست شي، یا بر سترګې ښکته چې ته ما دا ویلي دا مې ورته هم ویلي دي، دوستۍ کې ورسره بیا ملاوېدی نه شي. نو مؤمن مسلمان د اعتدال سره اوسیږي، بس په اعتدال کې دننه عافیت دی،
او چې کله موږ د حد نه تجاوز کو نقصان به مها کیږي. یا ایها الذین آمنو اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي لا تتخذوا اليهود والنصارى منی سے تاسو یهود او نصارا ولرا اولیاء دوستان مراد د زړه دوستی د زړه تعلق سره مساته ظاهری تعلق سره بالکل سم ساته لین دین معاملات سره کول شي. نبی علیہ السلام د کافرانو مصنوعات استعمال کړي دي مسلمانانو د کافرات مصنوعات او سيزونه استعمال کړي دي حالانکه هغه وخت له مسلمانان نو کافرانو سره دلته ذکر د يهود او د نصارا او د مراتن هر یو کافر دي هر یو غیر مسلم سره د تعلق او د زړه دوستی سره مساته. بعضهم اولیاء بعض ردی دوستان د بازو دي دی خپل کې یو بل ته یو دي د دې ملت یو دی د دې دین یو د دې خبره یو ده. ټول کفر چې دا یو ملت دی الکفر ملت واحده ټول کافران په یو دین او په یو ملت باندې دي ځکه دی په شیطان متفق دي د شیطان پیروکار دي بس ټول د شیطان پیروکار شو په یو دین باندې شو. مؤمنان مسلمانان په یو دین باندې دي ټول مؤمنان مسلمانان خپل کې رونه بایگان دي نو مؤمنان مسلمانان خپل کې دي او په خپل کې دي نو دی خپل کې یو بل سره دوستان دي او ملګری دي. ته خو د دې د جنس نه کنا ته د رحمان بندگی کې هغه د شیطان بندگی کې شیطان او رحمان څنګه به یوځای شي. بعضهم اولیاء بعض ردی دوستان د بازوري ځکه دی په کفر کې متحد دي. ومن يتولهم منكم او څوک چې دوستی کوي د دې سره د تاسو نه اوس کړه دین بعدم سعودي سره د تعلق او دوستی و سر ساتي نو دی مؤمن مسلمان نه دی فإنه منهم پس بشک دا دوستی کوونکې منهم اغم د دین دی یعنی دین ای سره حساب دی ای سره شمیر دی اگر چې ځان مؤمن مسلمان وي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المرء مع من احب د سړی حشر بسما قیامت کې هغه چا سره کې چا سره مینه او تعلق په دنیا کې به ډېر مؤمنان مسلمانان الله دې رحم او کرم وکړي د قیامت پر به کافرانو سره یوځای پاسي ذکر دی امیدونه نظریات او همدردی ای سره وابسته وي. د دنیا کې هدي مؤمن مسلمان دی په دړو تعلق ای سره سبب دی ای سره پاسي با لکه چې چا سره مینه وا چا سره تعلق او سو کې خپل آیډیل ګرځو سبب قیامت کې سره یوځای پاسي با نو فإنه منهم پس بشک دی منهم داغین دی اگر چې ته مؤمن مسلمان وي. ان الله بشک الله تعالی چې دی یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قیامت بکلی نو چونکه سوال هډیر ناشنا سوال دی میږي ته د قیامت د پارسه تیاری کړی دی چې د قیامت تپوس کې یې څه خاص تیاری هم نه لري وی البته الله او د الله رسول سره مینا کوما انی احب الله ورسوله الله سره مینا او پیغمبر علیہ السلام سره مینا دا نبی علیہ السلام اذا ټیکتا انت مع من احببت چې چا سره دی مینا د سره یوځای چې د الله رسول سره دی الله رسول سره یوځای. صحابه هم په دې خبر دومره خوشاله شو کنه چې دا کار خو بیا آسان دی د موږ مینه الله او د الله رسول سره دا بس سبا قیامت کې به سره یوځای پاسوبا د الله او د الله رسول سره مینا او تعلق دا قائم او دائم ساتل پکار دی که دنیا زی او که دنیا راضی د سبا حشر نشر بدی سر کیږي. فإنه منهم پس بشک دی منهم د دین دی چې چا سره دوستی او تعلق دی. ان الله بشک الله تعالی چې دی د نوح علیہ السلام سکه زوی دی دغه نه پیدا دی لیکن ملګرتیا کافرانو سره ده او چې کله کشته ته نوح علیہ السلام هو توزیع ته روحي جاغی نه راخی جمع او بیا غرق شو نوح علیہ السلام الله تعالی په دربار کې یو قسم ګیلا او شکوا وکړه چې اے الله تا هم سره وعده کړو چې ستا اهل او یال به بچو ما نو دا هم زما اهل دې کنه زوی مې دې ته تا بچ نکو نو ګور الله تعالی سوې سکه زوی ته دا ستا د اهل نه دی لیس من اهلک دا ستا د اهل نه دی الانکه هغه زوی دی خو قرآن وی دا ستا اهل نه دی ستا زوی نه دی کستا زوی او ستا په دین باندې به تاثرو چې ستا دین او ستا خبره نه مني خو ستا زوی نه دی کنه نه غری د سکه نسب نه قرآن کریم نه دا ستا زوی نه دی
دا پنیش باندې حساب دی ځکه چې د امیدونه او ملګرتیا کافرانو سره بس کافرانو سره یوځای شو نو ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله تعالی چې دی هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته سوچ کافرانو سره دوستی کې دی ظالم دی او ظالم ته الله تعالی بیا هدایت نه کوي فتر الذين في قلوبهم دې ارس باوجود اوس بم سکسان داسي چای و کافرانو سره دوستی کی تبوینی آکسان لرا دا عبد الله بن ابي بن سلول دی چې کله د آیتونه رالو نا عبد الله بن ابي بن سلول زخه يهود سره تعلق ساتمه دوستی و سر کومې د حالاتو څخه پته لګي سبا کې دي چې مونږ ته شکست شي مسلمانانو تختی د مدینې نه مونږ به کوم حاضو بیا ای فتر الذين تبوینی آکسان لرا فی قلوبهم چې فزنو دی کې مرض دی مرض نه مراد بیماری د نفاق تا یسارعون فیهم چې دی و جلدی کوي پای کې یسارعون مسارعت مخکوال کول منډه وهلو لکه گویا کې یو ټارګټ ته یو هدف ته او د کسان چې هغه منډه وهي وزن مخکې رسی دیم مخکوالی کې منډه وهي یسارعون دی جلدی کوي فیهم ای فی موالاتهم د دې په دوسته کې او په تعلق کې یقولون دی وای او دلیل سے پیش کی ول وسر تعلق ساتو نخشا من یریگو خشیه یخشا کې د مستقبل باره کې چې کوم یروي ایر پر یخشا او نخشا راځي فلحال ير نشتا او کې دې شي آینده کې ير راشي او حالات راشي پر نخشا راځي نو نخشا مون یریگو ان تصيبنا دا چې مون تورسیږي دائره یو آفت یو حادثه یو مصیبت دائره اصل کې تاویدو ته وای نو دا مصیبتونه بیا راځي دا زمانه چې کومه گردش کی حالات بیا خراب راځي نه دائره یو مصیبت او یو گردش باندې راشي مصیبت بسوي که مسلمانانو ته شکست شي یا قحط راشي یا موږ مکروز شو نو قرضونه ود يهودو ناخلو نو کدي سره موږ تعلق سم نه ساتو نو په سخت حالاتو کې موږ دې څنګه بیا مدد غواړو فعسى الله امید د الله تعالی یا قریب د الله تعالی ایات یا بالفتح دا چراولی کامیابی لرا الله به کامیابی راولی دا وقتی طور شکست شهر احد کې الله به ډیر غټه کامیابی راولی مکه مکرمه او فتح شي او بیا فتح شو او امر یا یو بل خبره من عنده د خپل جانبنا او دا بل خبره سوا يهود تم شکست شو د بنو قریظه تقریبا 600 کسان قتل شو او دا بنو نذیر او دارنګ دا بنو کینوکا دا ټول جلاوطن شو خیبر ته اوس غلولو نو مدینه منوره د يهودونم پاک شو او ته مکه مکرمه فتح شو او امر من عنده یا خبره د خپل جانبنا وعدک کوا فیصبحوا پس دی بو ګرځيږي دا منافقانو علامه په هغه سباندي اثروا چې دی پټکړیو فی انفسهم فزلون خپلو کې تدی خیال خدا چې مسلمانان به ختم شي شکست به خوري کافران بدل تراشي خبره ولټ شي نو دیو په دی باندې خپي نادمین خپېمانتیا کوونکې پښیمان او نادمین خپېمان به په دی خپل ارادو باندې په خپل وادو باندې ويقول الذين نچکلا کافران شکست خوري مکه مکرمه فتح شي او يهود جلاوطن شي په دی وخت به د منافقانو منافقت ظاهر شي دی ډېر افسوس بکی او جاړي به يهودو پسې او د دې دخلینه به دا خبره ښکار شي نو مؤمنان ته بم پته ورګي دا منافقانو اسه قسمونه خړل چې موږ مؤمنان مسلمانان یو ويقول الذين ابوا کسان امنو چې ایمان لرل دي دا پیشنګوئی دا مؤمنان بردی افسوس او حسرت چوي نه د منافقانو دې ته به خان تاسو مونږ ته په درو قسمونه خړل چې موږ مؤمنان مسلمانان یو اورن ار يهودو پسې جاړي اها اولئ الذين ايدا کسان دي اقسموا بالله چې دې قسمونه خړلې په الله تعالی باندې جهد ایبانهم مضبوط قسمونه خپلو دی و چې کله خپل منافقت پټو نو د مؤمنانو مسلمانانو مه ته ډېر غټ قسم وي الله دې گواهی چې موږ مؤمنان مسلمانان یو موږ نبی عليه السلام سره یو موږ ارس نبی عليه السلام سره دي مؤمنان مسلمانانو مطمئن کول او قسمونه به خړلو
نو مؤمنان مسلمانان به ته تاسو قسمونه شو الله تعالی په نوم چې بتا سو خړل وا تاسو به انهم لماکم چې بشک دی ما لماکم همها تاسو سره دی نمو تاسو سره یو تاسو به دا خبرې کولې نن ولې د مونږ په فتح خوشاله ولې نه کوي او يهودو پس خپه ولې حبطت اعمالهم برباد شل عملونه دي حبط دي ته چې ارس ضایع شي چې تاسو کړی وي هغه ستاسو د لاس لړ شي دي ته حبطت وي د دې هغه تمام نیکه غار سه حبطت برباد او ضایع شو فاصبحوا خاسرین پس دی وګرځیدل تاوانیانو خساره دي ته وي چې سرمایا اصل سرمایا او نفع دواړه تباشي خساره دي ته وي چې صرف نفع تباشي او نفع خراب شي نه چې سرمایا ملل شي د لاسه یو نقصان دی یو خساره ده نقصان دی ته چې کاروبار کې او سرمایه د سرشتہ خو چې تا کومه ګټه کړې وه ګټه دی بیله نو دا نقصان دی خساره دی ته چې ګټه او اصل سرمایه رأس المالو هغه دواړه ستا د لاسه لړو دی ته خساره وي نو فاصبحوا خاسرین دی به وګرځېږي تاوانیانو هغه ایمانم د لاسه لړو چې کوم په خوله باندې و د کافرانو هغه دوستیم لړله د یهودو هغه تعلق هم لاړو نه مؤمنان مسلمانانو سره تعلق پاتې شو نه هغوی سره پاتې شو نو هر څه د لاسه لړو په وچ میدان پاتې شو اے کسانو چې ایمان وروړی دی منی سه تاسو يهود نه سوارل دوستان بعد ردی دوستان د بازو دي او څوک چې دوستی کوي ای سره د تاسو نه پس بهشکه دی دای نه دی یک بهشکه الله تعالی چې د هدایت نه قوم د ظالمانو ته پس تبوینی کسان لره چې پزونو د دې کې مرض د نفاق دی دی جلدی کوي په دای په دوسته کې اوای دی چې مونږ یریګو دا چې مونږ تور سیږي او مصیبت قریب ده چې الله تعالی راولي فتح لرا او یا یو خبره د خپل جانب نه پدې به ګرځيږي په ها سوجدي پټکړي په زړه خپلو کې نادمین خپې مانتیا کوونکې او بوای کسان چې ایمان وروړي دي ادا کسان دي چې دي قسمونه خړلو په الله تعالی باندې مضبوط قسمونه خپل چې بشک دي همها تاسو سره دي برباد شل عملونه دي پدې به ګرځيږي تاوانيان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا ايها کسانو چې مان وروړي دي من يرتد منكم اسوک چې واپس شي دستا سنا عن دينه د دین خپلنا فسوف يأتي الله پس ان قریب دا چې الله تعالی برا ولی بقوم یوداس قوم یحبهم چې الله تعالی بمن کوي او سرا ويحبونه او غیب من کوي الله تعالی سرا ازلة علی المؤمنین نرم بوی د مؤمنانو بارکی عزة علی الکافرین سخت بوی په کافرانو بارکی یجاهدون فی سبیل الله دیو جهاد کوي په لار د الله تعالی کې ولا يخافون عیبا یریږي لومة لائم د ملامت یا د ملامت کوونکی ذالک فضل الله دا صفتنا فضل الله تعالی دی یوتیه من یشاء چې ورکوي دی لرا چاته چې الله تعالی غواړي والله واسع علیم الله تعالی فراخه ولده علم ولده په دې مخکې سبق کې الله تعالی مؤمنان منکلو چې تاسو به يهود سره نصارا سره د زړه دوستی او د زړه تعلق به وسره نه ساتي ځکه خپلو کې یو دي که تاسو یې سره مینا او دوستی ساتئ نو تاسو هم داغي نه بشئ
او دې آیت کې بیان دی چې الله تعالی تاسو عیسی د دوستین او د تعلق نه منی کې نو دی وجه دا نه را چې کدی کې الله تعالی ته څه نقصان دی یا د اسلام څه نقصان دی کچره تاسو مرتدم شه د سره ایمان د سره پریزه کافران شه بیا هم د الله تعالی څه نقصان نشه کولی او نه بد الله تعالی د دین څه نقصان وکي د الله تعالی چې تاسو له ترغیب درکې چې ایمان باندې ثابت قدم شي او یې سره دوستی مکه د تاسو فائدہ ده کدا تمام انسانان مرتد شي او اسلام پریزي بیا هم د اسلام نقصان نکېږي او نه بد الله تعالی په شان کې څه کمی راشي دی آیت کې پیشنګویم ده چې ان قریب بس خلق داسي چای و د اسلام نه ووري بل دین به اختیار کی او ای سر ودا سے خلق جهاد کی چې دای شپږ صفاتونه قران کریم بیانې لومړنی صفت دا بیانې چې الله تعالی و د خلق سره مینه کی کم خلق بچ دې مرتدین سره جهاد کی او غیب الله تعالی سره مینه کی او دریم دا چې د مؤمنانو په حق کې ډېر نرم وي او د کافرانو په حق کې ډېر ګرم او سختي د الله په لار کې به جهاد کې د الله د رضا لپاره او د هیڅ به اس قسمه پروا نه ساتي چې څوک زمون باره کې سوایي لکه چې انسان د الله رضا مقصود وګرځي بیا د مخلوق ملامتیا ته نه ګوري او نه د مخلوق او خفګان ته ګوري لکه یو خوشالول پکار دي نو ټول خلک دي خفای او چې یو الله دې خفه کړو څوک به خوشاله یو تندې نو دې د الله تعالی رضا مهیته کی او د مخلوق د یری د مخلوق د ملامتیا او د مخلوق د پیغور او د تانو اس پروانه ساتي قران کریم وی دا شپږ صفاتونه د الله تعالی ډیر ډیر فضل او مهرباني ده چې الله تعالی چاله ورکی د آیات کې اصل کې د مرتدینو پیشنګوئی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل په اخر عمر کې یعنی اخرانو میاشتو کې درې کسان داسو چای د نبوت داوا کړی و یو په یمن کې او اسود عنسی د نبوت داوا کړی چې زه نبی ما د اصل کې کاهنو او نجومی و نو خلق خپل معتقد ګرځولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د یمن گورنر معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ هغه ته ویلو چې د سره جهاد وکا بیا فیروز دیلمی رضی الله عنه دې قتل کو او د الله شانو چې په کوم شپه دې قتل شو په دک شپه سحر بیا نبی علیہ السلام وفات شو او د دې خوشخبری بیا بالکل دې میاشت په اخره کې رااله نبی علیہ السلام ربیع الاول میاشت کې 12 ربیع الاول باندې د ګل پرز وفات شو او د ربیع الاول میاشت په اخره کې دا پیشنګوئی را مدینه منورې ته چې یې اسود عنسی مردار شوه دی او دا چې بیا کم نور خلق نغی بیا رستو توبه طائف شو غي مسلمانان شو دویم چې نغا طلیحه د سره خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ جهاد کو خدای خرو تختید او بیا رستو توبه واسه بیا کلک ایمان نوړو دام د نبی علیہ السلام په هر وخت د نبوت داوا کړی و دریم چې مسیلمه الکذاب ددنو مسیلمه بن حبیب د نبی علیہ السلام ته دوه کسانم را لګلو قاصدان را لګلو او نبی علیہ السلام ته ختم را لګلو او دا ویلو چې من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله ځان ته د الله رسول وي په مسیلمه چې د الله رسول له دغه طرف نه دا خط ته نبی علیہ السلام ته او بیا ته وی چې زما کني و زما او نیمه بستای او زم نبی ماتم نبی نبی علیہ السلام هغه دوالو قاصدانو ته وی تاسو سوای هغه موږ هم هغه پیغمبر منو نبی علیہ السلام وی کچره دا قانون نو تمامي دنیا چې قاصد ته سوای نه سفیر باندې بلاس نو چته نو کدا قانون د تمامي دنیا نه وي نو ما بتاو دواړه قتل کړي و اوسو او بیا نبی علیہ السلام هغه ته جواب ولیکو چې من محمد رسول الله الى مسیلمه الكذاب د الکذاب د لقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسیلمه تورکو او بیا فرمایي چې ترز مکه خبرې کوي نو ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده او ازمکه هو د الله تعالی دا او د الله مرزي کې چاله ورکی
او ته پکې نیول کې دا خو د الله خوښه ده چې چاله بادشاهي ورکړي چاله نبوت ورکړي دا په خپله هونه کېږي او بیا ورته وایي والسلام علی من اتبع الهدى څوک چې دا هدایت پیروي وکړي او تابعداري وکړي هغه ته به سلامتیا میلاویږي. خیر دا خط یې ولېږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر د جهاد مکمل ونه شو ځکه نور دونه کارونه وو. نبی علیہ السلام چې څنګه وفات شو نو 11 قبایل داسې چای کې دا درې قبیلې هردي درې وړ مردارانو او نور قبایل وو اته نورې وي آی کې چا د زکات نه انکار وکړو چې زکات به مونږ نبی علیہ السلام خو وفات شو نو ابوبکر صدیق ته نه ورکو او چاوي زکات د سر ورکو او چاوي زکات به ورکو په خپلو کې به تقسیمو با او د بعد قبایل لونو کې دا چې ګورو چې د نبی علیہ السلام د وفات نه پس بس کېږي اسلام غالبیږي او که کفر غالبیږي ناغي فی الحال توقف اختیار کو نه خاموشي اختیار کړه چې کم طرف غالب شوی سره بشو. حالات ډیر زیات نازکو د نبی علیہ السلام دا غم سماموري غم نو یو سړی بس خپل زوی سره مینا کوي یو سړی بس خپل پلار سره مینا کوي څوک بس خپل بیبي سره اولاد سره مینا کوي. د صحابو مینا اغي د خپل اولاد نه د خپل والدینو نه د خپلوان نه زیاته د خپل ځان نه زیاته مینا نبی علیہ السلام سره و. یعنی چرته یو پلار داسې نه لري چې دا غزوی منشي هغه دا وي کچا دا وي چې زما زوی منشي سربت نه کلم کم سو کوم داسې نه وي. لیکن عمر فاروق رضی الله عنه دومره غوسه کې راغلو وی کچا د خپل دا خبر او باسره چې نبی علیہ السلام وفات شو سربت نه کلم کما دومره. عثمان رضی الله عنه بالکل گم سم شو خاموش شو دا صرف الله تعالی د استقامت یو لوی غر چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غزولو د وجود نه نری او سپکو خو استقامت او صبر ول الله تعالی دومره ورکړو دې دا ټیم کې نو تلو د ګل په سار باندې نبی علیہ السلام طبیعت خشو نبی علیہ السلام بیماری سوار لس پینزل لس ورځې وه ابوبکر صدیق سے تیره خوځېدلی نو د ګل په سار باندې نبی علیہ السلام طبیعت خشو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بیبي وه هغه د مدینې منورې نه بار په یو کلي کې هلته اوسېده د دې دای ملاقات لړو خیر خبر غستو د پاره ځکه نبی علیہ السلام طبیعت ښه دی او دا د الله شان دی. مریض به بالکل خبرې بندي کړي خو چې سټې امرې نه خبرې به شروع کړي د خلکو نه خیر خبرم تپوسو کې وخان دي مو خلک لکه دی خو خشو خلک ته اکثر بې غمه شي او غریب وفات شي. نن ابوبکر صدیق رضی الله عنه الته لاړو دلته کې نبی علیہ السلام د چاش په ټیم کې وفات شو 9-10 بجو ټیم کې د ګل رضوا د صحابه هدا کیفیت شو. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پس پیغام دی ولې هغه په اس باندې سور زر راغی د جماعت حالات ته وکتلو د خلکو حالات ته وکتلو الان کې د ټول لوی غم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه دی هغه چې نبی علیہ السلام سره هر ټیم شانه بشانه و سحر بچ نبی علیہ السلام د کور وروت ابوبکر صدیق و سره شو د شپې بچ کور ته دنه تو اخیری بتیم دیو دومره پر ملګرتیا دوا هغه د هجرت په سفر کې وسره غده په غار کې وسره غده ارزه کې وسره دی په جهادونو کې با د نبی علیہ السلام خي طرف ته ابوبکر به ولاړو نو غم هټول نه زیات دا غده بلوري ورکر ناس تر نو لیکن استقامت دی راغی سیدا د نبی علیہ السلام د مخ باندې صادر پروت لری کو خپل کو په تندی باندې او یې فرمایي چې الله تعالی به ته دو مرګ نه راولي دغه موت او د الله حکم وراغه بس دې نه پستا باندې نور سنشته دي. او بیا راغه جمعه ته او عمر رضی الله عنه خاموش کو نه خاموش کېدو بیا په خپل منبر باندې کېنا سوډیره ناشنا خطبه وی دایت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل او بیا دا فرمایي چې چا د نبی علیہ السلام بندگی کوله او نبی علیہ السلام ته خپل معبود وي نو هغه دی ګوره پوه شي نبی علیہ السلام وفات شوی دی دا معبود وفات شوی دی او کنه چا د الله بندگی کوله د الله عبادت کوله الله وحده لا شریک او حی لا یموت الله باندې مرګ ناراضی نو الله جندیر به د الله بندگی کوي. ادي خطبه سره د عمر رضی الله عنه د لاس نتور پریوت او فزې کې ناستو. خیر بیا ابوبکر صدیق رحو خلیفہ شو د خلافت نفس لمنی کارو چې وسو کو نو حالات انتهائی نازکو
ابوبکر صدیق رضی مشوره غسته چې څوک نو ټول صحابه دا رائے وا نبی اسلام د خپل وفات نه یو څو ورځې مخکې یو لښکر د اسامه رضی الله عنه په نگرانی کې تشکیل کړو. دلته نبی اسلام بیمار شو، نه د لښکر لا مدینه کې و. نو مشوره ټول دا ورکول چې دی وکه حالات نازک دي او دا لښکر په مدینه کې فی الحال موجود دي صحابه، ځکه که څوک قبایل په مدینه منوره حمله کې نو به مخنیوي او دفاع وکول شو. مطلب چې مرکز او کیپټل زمونږ مضبوطی نو بیا ورستو خیر دی علاقې بیا والو که څوک مرتد شي. د ټولو متفقه رائے دا وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې چا د زکات نه انکار کړی دی او څوک زکات ورکی خو د نبی اسلام په زمانه کې د اوخ اغرسه ورکول چې کومخ په تړل کیږي، اوس چې زه ارسه نه ورکوم وځه بدای خلاف جهاد کوم وی کزما خلاف تمام انسانان او جنات او تدې چې دا شجر او حجر دام ټول لاجم شي وی کما سره سو کوم نه به یواز زما او بیا تور راواغسته او په اسمان یواز کې ناستو او روان شو. صحابه اور مهیت شو هغه اسونی سوجی تاسو راځي تاسو خلافت سنبال کې دا کار بوس مونږ کو. بس ټول صحابه کې ناشنا یو جذبه پیدا شو. دا لښکر ابوبکر صدیق رحمه تشکیل کړي، اسامه اخولېګو او خالد بن ولید رضی الله عنه مسیلمه الکذاب لولېګو. مسیلمه الکذاب ډېر ډاټ لښکر جوړ کړو، ډېر غټه مقابله شي و. وسوا لوی صحابه په دې کې شهیدان شوي دي. هغه صحابه چې جلیل القدر صحابه دي، قاریان او حافظان صاحبانو، هغه په دې جنگ کې شهیدان شوي دي. او د الله شانو وحشی رضی الله تعالی عنہ چې داغه د لاسه مسیلمه الکذاب قتل شو، د په پنی زبانی گزارو کو دیرو ورزیدو او عبد الله بن زید رضی الله عنه ورټوب کو اتن سر لری کو. وحشی رضی الله تعالی عنہ وی زما د لاسه د اسلام ډیر لوی هغه شهسوار حمزه رضی الله تعالی عنہ زما د لاسه قتل شوی دی او زما د لاسه ډیر بدترین انسان مسیلمه الکذاب لړو. دا جنگ صحابه وګټو او بیا خلک چې کم پاتې شو هغه تسنس شو، سبا کې مسلمانان شو. نو دا درې فتنې وې دي د نبوت دعوه کړې و. د دین اعلان نور خلکم د نبوت دعوه کړې ده، خو هغه بیا وروسته توبه طائب شوي دي. یو ښځه داینم سجاح بنت الحارث وه، هغه هم د نبوت دعوه زم پیغمبر یم. بیا مسیلمه الکذاب سره دای مقابله شوی وه. نو دې دواړه قومونو اراده چې مقابلو کې یو بچ ته نبی کزه نبی ما. نو دا مسیلمه الکذاب ډیر زیات او خيار او ډیر لوی چالاک او سازشي و، مشر سړیو. هغه جنې واپس کوی دا هغه لړه خپل قوم نه سره بوتلو د جهاد د پاره جنگ د پاره. د مسیلمه الکذاب تی راځي چې مذاکرات وکړو. د مذاکرات خپل مزدار خیمه تیاری کړې، خوشبوګان خوراکونه سره برابر کړو. نو سجاح بنت الحارث ته مال راشه نو ته ګوره ته خزه سړی ما کدا درشم د ما پر غټه بی عزتی را تر شستاره پردا بی عزتی نه خزه خمه سړو لذین مده راوستا دی درو دنه په خیمه کې وو او دا خوراکونه او شرابونه سره شروع. درې ورځې بعد سجاح چې درته راتنو مسیلمه الکذاب بس ټیک ته نبی ما او هغه اوسر نکاح وکړه د ورځې لپاره. نو دا چې واپس ران نو کوم ته سو شو ای بس ما هغه نبی ومنو کنه نو مونږ ته سمېلو شو. یو ورځ دا تاسو خو مې ترې بیا رااله نو مسیلمه ته کوم رانه مطالبه کې مونږ ته سمېلو دا خپل کې نکاح وکړو یو بل سره. عزت ته چې تاسو مې دوه منځونه ماف کړو د مازیګر او د ماسپهینو، دا د قوم لپاره یو خوشخبری ده. خیر دام بیا وروسته بیا ایمان وروړو توبه طائب شو، ډېر ښه اسلام قبول کو. بیا اکثر جړل وچ دا ما سونه غټه غلطي کړې ده. نو چې نور سونه قبایلو هغه ټول واپس اسلام ترالو او چې چا پړه کې توقف او خاموشي هغه کلک شو په خپل ایمان باندې او الحمدلله اسلام بیا اک شانته قائم او دائم شو، بلکې اسلام مشرق طرف ته او مغرب طرف ته په خریدو باندې شروع شو. نو دیات کې د صحابو تعریف کې چې د مرتدینو خلاف صحابو جهاد کړی دی. نو په دې کې د صحابو شپږ صفاتونه بیان شوي دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ملګرو، او دا تر قیامت پورې بداسي د مرتدینو خلاف به مسلمانان جهاد کې
د مسلمانانو لزان کې شپږ صفاتونه راوستل پکار دي په هر مؤمن مسلمان کې. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي. د نبی اسلام په صحابو کې څوک مرتد شوی نه دی. د نبی اسلام د وفات نه پس په صحابو کې څوک هم نه مرتد شوی. دا هغه صحابو کې مرتدین نه بیانې، دا هغه خلک یادي چې راغلي د اسلام په اراده اسلام لاړه ته نو کو شي په خله سره ویلو د مفاد لپاره او د اغراض لپاره راغلي او مفاد او اغراض چې برابر شون واپس لړلو. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وروړي دي. د دې کسر کې منافقین او ته تنبیه ده. د منافقانو ځان ته په ظاهر کې مؤمنان وی کنه، نه آیت وی چې ها تاسو که په خله باندې ایمان وروړي دي او حقیقت کې تاسو مرتد یې او مرتد شوي، نو من يرتد منکم، څوک چې واپس شي د تاسو نه. ارتداد واپس کېدو ته وایي، سړی چې په کومه لار راغلی په هغه لار واپس ځي. من يرتد، څوک چې مرتد شي واپس شي، منکم د تاسو نه. نو صحابو کې څوک هم نه مرتد شوي. دا اصل کې چې کوم منافقانو چې ځان ته مؤمنان وي نو په ظاهر کې ته وایي ان دینه، د دین خپلنا د الله سره نقصان نشي کولی. فسوف یاتی الله، پس ان قریب الله تعالی براولی بقوم، یو قوم لرا. اول خود الله تعالی یو قوم ته ضرورت هم نشته دی، خو بیا هم چونکه الله تعالی یو نظام د دنیا قائم کړی دی، اسلام اخرنی دین ګرځول دی، دا د الله تعالی خوښ دی، دا به الله تعالی قائم او دائم هم ساتي. دایره پر انسانان پکار دي. نو اے منافقانو، کتاسو په سچ باندې او په صحیح اسلام نه وروړي، الله به نور خلق راولي او غیب اسلام صحیح قبول کړي. به قوم یو داسې قوم لره. نبی علیہ السلام خاک ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ناستو، دې د یمنو اشعار په یمن کې یو قبیله ده، دا غزیو. نبی علیہ السلام د ابو موسی اشعری رضی الله عنہ په وګ باندې لاس کې خود اداره د قوم نه الله بردی قوم راولی. د یمن خلق رالو او هغه مسلمانان شو، ځکه نبی علیہ السلام د یمن د خلکو ډیر تعریف کړی وی الایمان یمان، وی ایمان هو په یمن کې دی، والحکمت یمانیت، او حکمت او سمجھداری او دوراندیشی دام د یمن په خلکو کې. د یمن خلک ډیر نرم دي، ډیر تابعدارو. نو به قوم یو داسې قوم لره یحبهم، الله د قوم چې دنه تعریف کې. الله تعالی په هر زمانه کې داسې ناشنا قوم روچت کړي دي چې چا په وهم ګمان کیم نو چې دی ول دین اسلام خدمت وکي. دا د چنګیز خان اولادو یو هی د اسلام خاتمه کوله، پای کې الله تعالی بیا څوک خلق پیدا کړو. دا ظهیر الدین بابر او دا د اورنګزیب عالمگیر، دا ټول د چنګیز خان په اولاد کې دي. دا د مغل چې د لوی خاندان 350 سال دی د اسلام خدمت کړل، خلافت چلول دي، پدری بر اعظم باندې حکومت کړل. دا ټول چې دا داغي اولاد دي. یو چنګیز خان سره نقصان وکړو، او بل الله تعالی دای په اولاد کې بیا داسې خلق پیدا کړو. د هلاکو خان زوی د دبلای خان او قبلای خانو، اغي الله تعالی ایمان پای کې دا کو داخل کو. جمال الدین یو سړیو پلار تیرې دو، او هلاکو خان چې ناغه ودو اور د سپایانو دی راټینګ کو، دا ځان کو اغي راټینګ کو، او هلاکو خان لرا واستوتی ته په دې ځمکه باندې سکه ناوتی ما ته سپاتو چې په دې ځمکه باندې تو یاتم چاته نشته دی. خیر خبره اترې هغه ته ستانو خدمه د سپی غوړه دی. جمال الدین ته وی هغه ته او بالکل استاد سپی زمانہ غوړه دی که بغیر ایمان دنیا نه لاړم، او که ایمان سره لاړم بیا غوړه نه لرنه. خیر هغه ډیر اثر وکړو، او ته تاسو کې د کم دین پیروکارې دوته دعوت ورکو، هغه ډیر زیات متاثر شه دینه. وی ټیک ته به ایمان ستاد ایمان به زه قبول کوم، ستاد خبره به زه قبول کوم. هاوی دی وخت کې زه مصروف یم، وی ځکه د چنګیز خان اولاد ټول چې زه په ځای تقسیم شوی رې، هغه طائف الملوک زه په ځای ډلې دي. وی دا ټول زرا غونډو ما چې کله دې متفق کم په یو حکومت باندې بیا ترا شماله به دعوت را کې بټول باندې ایمان او د اسلام قبول کما. دا ټیک ته هماله سپرچی را کا ثبوت را کا متاسره ملاقات څنګه کوم نو یو پرچی ورکړه. دا جمال الدین بیا وفات شو، د خپل ځی ته رشید الدین ته وای
چې زه وفات کېږم خدا خد ځان سرواله او کله چې د چنګیز خان اولاد ټول یو شو حکومت یو شو بیا لړ شه بیا هغه چې دن لاړو بیا بادشاه سره ملاقات نه کېدو بیا یو ځای کې بادشاه په ټور باندې تلو سیاحت دپاره دی ورپسې رنخواله نشي تللی دلته اذان شروع کوم نو د اذان اواز بادشاه اورېدو ویرا ولې دا څوک دی مالې خوب خراب کوم چې دی لاړو دا ته خط ورکوم هغه بیا ایمان نوړو او بیا ټول چنګیز خان اولاد چې کوم نوسی کړوسی بیا ټول مسلمانان شو بیا الله تعالی دینه دا کار واغستو دا د اسلام ناشنا تاریخ ته چې چا وهم ګمان کې نه الله تعالی خلق روچت کې او یا کارونو کې چې سو نو بقوم یو داسې قوم لره یحبهم چې الله تعالی به مینه کوي هغې سره الله به هغې سره مینه کوي عجیبه خبره وکړه د الله تعالی چاته ضرورت نشته دی خو دې خلکو کې څه صفات دي څه داسې لچک څه خبره په دې کې شته چې الله ورسره مینه کوي یحبهم الله به مینه کوي هغې سره او دا زموږ په اختیار کې نه ده لیکن د دې اسباب شته انسان چې داسې اسباب او اعمال اختیار کړي بیا الله تعالی دې خلکو سره مینه شروع کړي دا انسان چې پټې پټې نیکۍ کوي دا پټې پټې نیکۍ دا د الله تعالی د مینې او د محبت یو باعث شي حدیث کې راځي الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته دا پلانکی زما ډېر خوښ دی او بیا جبرئیل علیه السلام د اسمان فرشتو ته وایي دا پلانکی د الله تعالی خوښ دی زما هم خوښ دی او د اسمان فرشتې بیا ښکته فرشتو ته وایي دا پلانکی د الله تعالی هم خوښ دی د جبرئیل علیه السلام هم خوښ دی زمونږ هم خوښ دی او هغه فرشتې بیا لاندې راشي په دنیا کې ګرځي او دا خبرې خوري کې دا پلانکی تاسو پس کې حسابوي نه خو دې د الله تعالی خوښ دی الله سره مینه کوي جبرئیل علیه السلام سره مینه کوي نو دا پټې نیکۍ چې دا د الله تعالی د مینې او د محبت یو ذریعه ده او دارنګې پټ پټ ګناهونه سړی یې څوک نه ویني او څوک نه خبرېږي په دې ولې انسان د الله نه لرې کېږي الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته وایي دا پلانکی مې نه دی خوښو هغه بیا فرشتو ته وی پلانکی د الله تعالی نه خوخه زمام نه خوخه او دا شنده خبر بیا خور شي د الله تعالی د مینې او د محبت د پیدا کېدو غټه ذریعہ یو پټې نیکۍ دي دویم اخلاص او د الله رضا او دریم د سنت او اتباع د نبی علیہ السلام چې څومره اتباع کې دومره بد الله مینه تاسو پیدا کیږي ځکه قران کریم په خپل دا خبره کړی دا ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کتا سو دا وای چې تاسو الله سره مینه کوي نه ما تابعداري وکړي چې تاسو الله سره مینه کوي الله به تاسو سره مینه کوي ځکه د الله رحمت انسان ته متوجي شي حدیث کې راځي انسان کا یو لاس الله ته نږدې کیږي الله دو لاس نږدې کیږي د الله تعالی رحمت ډېر متوجي شي د الله مینه او محبت بنده ته ملاويږي او حاصلېږي چې کله انسان کې طلبي او انسان دا غواړي او داغه اسباب اختیار کړي ارشد الله لپاره قربان کی بزین دا مثال ابراهیم علیہ السلام دی دا الله تعالی د محبت لپاره نه بیبي چر پرې خدا هغه بیبي هم قربان کړي دا زویم قربان کړي دی وطن هم قربان کړي دی خپل عزت هم قربان کړي دی د الله لپاره بدن یې بربند شوی دی جامې ته استلی شوی دی او د الله لپاره ورته ورزول شری په جندانه باندې او د الله د پاره د وطن نه استل شوی دی د الله د پاره پلار د خپل کور او باسل دی او د الله د پاره خپل زوی نیازبین زوی او دارنګ خپل بیبي هغه په یو داسې بیابان کې دشتو چالت نه وبشتا نه ونشتا نه د زندګۍ څه آثار شتا او انته پریخي دي او ولی نشته چې دا سره پاره دا سوجا الله وی دا سه وکنه دا نه چې ولی سوجا دا او جدا بسونه نه بس خجی الله وی دا څه کو خجی بسو ان د حکمت تپوس نه کی د علت تپوس نه کی بدا چې دا کارونه وکړو نو الله تعالی اعلان وکړ ابراهیم چې اتخذ الله ابراهیم خلیلا الله تعالی ابراهیم علیه السلام بیا خپل خلیل وګرځو الله مینه کی دا څه خلکو سره آیت کې تفصیل نورم دې ان شاء الله بیا وکړو اے کسانو چې ایمان وروړي دي څوک چې واپس شي د تاسو نه د دین خپلنا پس زردا چې الله تعالی برابر یو داسې قوم لره چې الله تعالی ومنه کوي سره دی ومنه کوي الله تعالی سره الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا ایہا کسانو چی مانی روڑے دے من یرتد منکم آسوک چی واپس شی دستا سنا عن دینه دا دین خپلنا فسوف یأتی اللہ فزردا چی اللہ تعالی براولی بقوم یودا سی قوم یحبهم چی اللہ تعالی بمنکوی اغی سرا ویحبونه او غیب من کوي الله تعالی سرا ازلت علی المؤمنین نرم بوی د مؤمنانو په حق کې عزت علی الکافرین سخت بوی د کافرانو په حق کې یجاهدون فی سبیل الله ایب جهاد کوي په لار د الله تعالی کې ولا یخافون او غیب نه یریږي لومت لائم دا ملامتیا دیو ملامت کون کی ذالک دا صفتنا فضل اللہ مہربانی دا اللہ تعالی دا یؤتیہ من یشاء چور کوي بدیل را چاہتا چی اللہ تعالی وغاڑی واللہ واسع علیم اللہ تعالی فراخی والدے لوی علم والدے آیت مبارکہ کے د منافقانو او د مرتدینو بیان دے چې کوم خلق و د اسلام نه اوړي او د مؤمنانو او د کامل مؤمنانو د شپږو صفاتو بیان دے چې په دې امت کې به داسې مؤمنانو وي چې کې به شپږ صفتونه وي یو دا چې الله تعالی به هغوی سره مینه کړي دویم دا چې هغوی به الله تعالی سره مینه کړي دریم دا چې د مؤمنانو په حق کې به ډېر نرم او مهربان وي او څلورم دا چې د کافرانو په حق کې به سخت وي کفر ته به مایله کېږي نه پنځم دا چې د الله په لاره کې به جهاد کړي او شپږم دا چې د دین په معامله کې د هېچا د ملامتیا پروا به نه ساتي دا شپږ صفتونه د الله تعالی ډېر لوی فضل او مهرباني او لوی نعمت او احسان دی چې الله تعالی چاله ورکړي او د دین علاوه چې کوم خلکو دا صفتونه نشته نای و یا منافقان یا و د اسلام نه مرتد کیږي و آیت کې اصل کې پیشنګوئی دا د نبی علیہ السلام د وفات نه لږ زمانه مخکې د آیت نازل شوی دی او دې کې مسلمانانو ته نبی علیہ السلام ته یو خبر ورکړی شوی دی چې ان قریب بس خلک مرتد کیږي به د اسلام نه به اوړي درې کسان داسې چې د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې د نبوت دعوه کړې وه یو مسیلمة الکذاب دویم اسود عنسی او دریم طلیحه د نبی علیہ السلام د وفات نه پس هم څه خلکو د نبوت دعوه کړې ده په دې کې دا دوه کسان قتل شوي دي اسود عنسی او مسیلمة الکذاب او دا یو چې دی بیا وروسته مسلمان شوی دی نو آیت کې د مرتدینو پیشنګویم ده یولس قبایل داسې چې هغوی څه مرتد شو او څه د زکات نه چا انکار وکړو او چا د دې خبرې انکار وکړو چې موږ به زکات بیت المال ته نه ورکوو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه خلیفه شو لومبنی کار دا وکړو چې کوم قبایل مرتد شي دای خلاف جهاد وکړو صحابه سره متفق شو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زندګۍ کې دا ټول قبایل واپس اسلام ترالو صرف یو جبل بن ایهم دا د غسان بادشاہ صرف دی اسلام ته واپس رانغی د سر بیا عمر فاروق رضی الله عنه د تلو ملک شام ته هغه سر جهاد کړی دی او دا دین علاوه ټول قبایل واپس اسلام ته راغلي دي آیات کې تر قیامت پورې مؤمنانو ته یو تنبیه او خبرداریم دی چې مؤمن هغه چاته وي چې پاکي د شپږ صفاتونه ګوري وي
یو دا چې الله به د سره مینه کوي، نو الله تعالی خپل او پردي نه کوي. الله تعالی ګوري چې څوک د مینې قابل دی او لایق دی، الله تعالی هغه سره مینه کوي. چې چا کې د الله تعالی د رضامندۍ جذبه موجود وي چې الله زمانه راضي شي او د الله تعالی اطاعت کې تابعداري کې خپل خواهشات او خپل منچاهي زندگی پریزي، بیا الله تعالی داسې خلکو سره مینه کوي. په ظاهره کې به کمزوري، په ظاهره کې به رنګ نتوري او په ظاهره کې به خلک به پس کې نه حسابي، الله تعالی به سره ډیره مینه کوي. د هغې علامات دا دي چې دغه خلکو چهرو ته ګوري، مخونو ته ګوري، نو تا ته به الله تعالی یادېږي. اذا رؤو ذکر الله، چې هغې ته وګوري د هغې مخ ته په کتو سره به تا ته الله تعالی به تا ته یاد شي چې دا الله والا انسان دی. د په مخ به یو رونقي، په ظاهره کې به رنګ توري، په ظاهره کې به ښکلي ني، لیکن د ایمان رڼا به د په مخ کې ځلیږي به. د هغه مخ ته په کتو به تا ته الله تعالی یادېږي. پوه شه الله تعالی داسې خلکو سره مینه کوي او دی به هم الله تعالی سره مینه کوي، ځکه محبت د جانبینو نه پکاري. الله دی سره مینه کوي، دی الله سره مینه کوي. الله تعالی هم مهرباني ټول خلکو باندې کوي، خو چې کم خلک الله تعالی د پر ځان قربان کی، نو بیا الله تعالی سره ډیره زیاته مینه کوي. چې کم انسان د الله شي، الله بیا د هغې شي. نو مؤمن مسلمان لزان کې دا صفتونه راوستل پکار دي چې دی الله سره مینه شروع کی. د الله مینه دا چې د الله تعالی تابعداري فرمانبرداري شروع کا، نفس او د شیطان تابعداري پریزا، او الله تعالی چې په کوم خبرو خوشحاليږي هغه کوه، الله وتا سره مینه شروع کی. دریم صفت دا بیان کو چې د مؤمنانو په حق کې به نرمي، مؤمنانو باندې به سختی نه کوي، بیجا خپل اخلاق به استعمالي. او څلورم دا چې کافرانو معامله کې به سختی، سختۍ نه مراد دا چې کفر ته مایله کیږي نه، کافرانو سره به نرمه یعنی نرم کیږي به نه هغې ته. دا نه چې مؤمنانو سره سختی او کافرانو سره نرمي، ځکه کافر به تا ته لالچ درکړي، کله د مال او کله د عهدې، کله د ځمکې، کله د سو کله د سو. نو کافران تا ته لالچ درکړي، نو د هغې د وجې نه انسان یې ته مایله شي، لهجه نرمه کړي، ځکه مفاد یې وي تېنه. نو د کافر هغه نه به هېڅ قسمه مفاد نه ساتي. ها اخلاقو سره ښکلې استعمالوه، لیکن د هغه کفر ته مایله کېږم، نرم کېږم. د الله په لاره کې به جهاد کې د اسلام د بقا او د بلندۍ لپاره به کوشش کې، او د چا پروا به نه ساتي په دې کې، ځکه چونکې مقصود یو د الله رضا ده. نو که ستانه څوک په دې خفه کېږي او که خوشحالېږي پروا به نه ساتي. ولا یخافون لومة لائم. یا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان راوړی دی، من یرتد منکم، څوک چې واپس شو د ستاسو نه، عن دینه د دین خپل نه. یرتد او رد واپس کېدو ته وي، د کوم ځای نه چې ته راغلي هغه ځای ته واپس لړ شي، نو دې ته رد او یرتد وي. مراد دلته کې اسلام پرېښودل او یو بل مذهب اختیارولو. که هر یو مذهب دې اختیار کو، خو چې اسلام دې پرېښود او کفر ته لاړې، د کفر بیا بلا شاخونه دي، هر یو شاخ چې دې اختیار کو نو دې مرتد دی. څوک چې مرتد شو منکم د ستاسو نه، عن دینه د دین خپل نه، نو که یو سړی مرتد شو نو د الله څه نقصان ونه کو او نه د اسلام څه نقصان وکړو، خپل نقصان وکړو، خپل ځان یې تباه کو. الله تعالی چاته محتاج نه دی، خلق الله ته محتاج دی. د الله تعالی زمونږ د فایدې لپاره مونږ ته انبیا کرام را لېږلي دي، او زمونږ د فایدې لپاره مونږ ته اسلام مذهب او دا قوانین را لېږلي دي. نو که څوک مرتد شي اسلام پریزي، نو د الله تعالی څه کمی او د الله تعالی څه نقصان نشي کولی. فسوف یأتی الله، الله تعالی باندې قریب راولي. ابن عاشور وی چې یاتی الاتیان هنا الایجاد، الله تعالی موجود کی چې تاسو مثال فرض کټول مرتد شوي، نو الله تعالی چاته محتاج نه دی، خو چونګه دنیا یو نظام دی، دلته به خلافت قائمي، خلافت به موجودي. الله تعالی خلیفہ آدم علیہ السلام پیدا کړو، خلافت په دنیا کې وی، چې الله تعالی قیامت سو پورې نه قائمي، نو یو مذهب او یو نظام خو به موجودي، چې هغه خلک به خپلې به هغې له الله تعالی بل قوم پیدا کړي.
فسوف یات الله بقوم، پس ان قریب الله تعالی براولی، یعنی موجود بکی بقوم یو قوم، نا قوم بسنگی قوم یو لی جماعت توی، اغا یحبهم و یحبونه. نشپک صفاتونه په دې آیت کې بیا بیان کړي چې دې قوم کې بشپک صفات وي. روح المانی لیکلی دی ودایت چې کله نازل شو د نبی علیہ السلام خوا کې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ناستو، نو نبی علیہ السلام ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ طرف ته اشاره وکړه، ودار د قوم یادی او دې د یمنو، یمن والا الله تعالی راوړي. یمن والا ډیر نرم دل خلکو، ډیر تابعدارو، ودغه یادی. او حسن بصری رحمت الله علیه، امام الضحاک او قتاده سے وی دین مراد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه دي چې کله اولس قبایل مرتد شو نه آی سره صحابو jihad کړو او په صحابو کې د اشبک صفاتونه وو. نه آیت اگر چې رای بارک نازل شوه دی او تر قیامت پورې دا حکم عام دی، په هر زمانه کې الله تعالی د اسلام د خدمت لپاره او د اسلام د بقا لپاره او د غالبېدو لپاره یو قوم روچتی. بیا د الله تعالی مرضی ده چې کله مخکنی مسلمانان ناقدریو کې ناشکریو کې الله تعالی به یو بل قوم روچت کی. او اسلام د دې گواه دی چې کله مکی والا مدینی والا کې کمزوری رااله الله تعالی عراق والا روچت کړو، کوفی والا بغداد والا هغه د اسلام ډېر لوی خدمت وکړو. چې ای کې کمی راغی الته الله تعالی اندلس والا روچت کړو، بربرو چې وحشي قوم الله تعالی غیر اوچت کړو، هغه د اسلام هغه خدمت وکړو چې 800 سال د اسلام هغه جنډه اوچته کړی دا. چې الته کمی راغی دلته الله تعالی تاتاریانو کې الله تعالی روچت کړو، هغه د اسلام ډېر لوی خدمت وکړو. بیا الله تعالی مغل خاندان روچت کو، هغه د اسلام ډېر لوی خدمت وکړو. دا د الله تعالی شان دی چې او قوم الله تعالی د کم ځای نه روچتي، یا هغه بالکل خونی قوم وي د مسلمان وینس کی، او یا الله تعالی پای کې داسې یو مسلمان پیدا کی چې هغه د اسلام ډېر لوی خدمت وکړي. نو الله تعالی به هر زمانه کې داسې کیبا. او دا د اسلام یو تاریخ هم دی چې کلم زوال راغلی دی او چې کلم خلق نا امید شوي دي، په دغه نا امیدۍ کې الله تعالی داسې یو انسان روچت کی چې هغه د اسلام دومره لوی خدمت وکړي چې دا کفر بنیاد ختم شي. بس زنده مثال نبی علیہ السلام په خپله دی. د نبی علیہ السلام نه مخکې د کفر 500 کاله تیر شوي دي، یعنې 600 کاله د کفر زمانه تیره شوې ده. نبی نو موجود او نبی تعلیمات نو، کفر په ترقې باندې او ارس موجود او نبی علیہ السلام الله تعالی په دغه تیارو کې را باسو او روچتې کو. او 23 سال نبی علیہ السلام داسې ناشنا مهنت وکړو چې هغه د کفر تیاری الله تعالی د اسلام پر رڼاګانو سره بدل کړي. هغه خلک چې چا به تسوي چا به تسوي ای کې الله تعالی صحابه پیدا کړو، هغه کار وکړو چې دنیا دای گواه ده. دا الله تعالی داسې کی په نا امیدۍ کې الله تعالی بیا امید پیدا کی، د امید کرنو اسی چانه دی ویلي کشپړی راوګدي نه هر سحر شي بیا کنه سبا روخیږي. دا رنګه که ارک سمره تیاری راشي الله تعالی داسې یو انسان پیدا کی چې سر د اسلام نوم بیا مضبوط شي او قوي شي. فسوف یات الله، پس ان قریب الله تعالی براولی، یعنی موجود بکی بقوم یو داسې قوم یحبهم چې الله تعالی بمینه کوي اغي سره. الله تعالی چې وسره مینه کوي نو اسې بنه کوي پای کې بس صحیح کنه سلیاقت او استعداد پای کې وي، الله تعالی به سره مینه کوي. یحبهم الله بمینه کوي اغي سره، نزدک چې اغي به الله سره مینه کوي الله به سره زکه مینه کوي. اغي به امید الله د فرزان قربان کی، خپل نفس او خپل خواهشات او جذبات به ارس قربان کی، چې کله دار سره قربان کی بیا سره الله تعالی مینه شروع کی. یحبهم الله تعالی ومینه کوي هغه سره. ويحبونه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د مکه مکرمه سرمایه‌دار خلکو کې و، چې کوم د مکه مکرمه ټاپ 10 خلکو چې کوم نامي ګرامي خلکو پای کې یو خدیجه رضی الله تعالی عنها و. او دی په خپل نبی علیہ السلام سره نکاح وکړو، خپل ټول مال نبی علیہ السلام د پاره قربان کو. هغه وخت راغی چې
د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره په کور کې د خوراک د پاره صفاتی نشو نو نار تیر کړه چې ټول ورځ نار تیر شو او د الله د پاره قربان شو دا یو معزز خاندان بیبي وا نو الله تعالی جبرئیل علیہ السلام را لګو او نبی علیہ السلام خدیجه رضی الله عنها ته خوشخبری ورکا وی خدیجه جبرئیل لاغله وی الله تعالی پتا باندې سلام وای دا ولی قربانی وشو کنه خپل ځان قربان کو نو الله تعالی بیا سلام دنیا کې انسان ته بیا را لېږي دا د الله تعالی غمینه بنده سره نو جبرئیل علیہ السلام زمان په دی باندې سلام دی حیران بشي چې الله تعالی په انسان باندې سلام را لېږي د دین لوی مقام او لوی عزت سکی دی شي هو جدا چې چونکه هغه قرباني پیش کړي الله تعالی بیا دا معاملې وکړه یحبهم الله تعالی به مینا کوي هغه سره او یحبونه او هغه به مینا کوي الله تعالی سره کشاف لیکلی دی او روح المعانی دا خبر را نقل کړی دا وی دا الله تعالی دا بندگانو الله تعالی سره مینا دارا چې بندگان د الله تعالی اطاعت او تابعداري شروع کی او په هر کار کې د الله رضا د هیڅ رضا مقصود نه صرف او صرف د الله رضا وي چې الله راضي شي د دنیا یو غرض به پای کې نه نخپل او نه پردي چې داغي خوشحالي مقصود نه صرف او د الله رضا مقصود وي او دویم دا چې الله په کوم خبرو خپکیږي هغه کارونه باندې بالکل پریزي با نو بدا د بندگانو الله سره مینه ده تشفخلی نه وی چې زما الله سره مینه ده دا دروغ دی بیا کارونه خپل کې رضا خپل ګوري ټول دا بل چا د رضا پر لګي زما الله سره مینه ده څنګه مینه ده او د الله تعالی مینه خپل بندگانو سره ده چې الله تعالی بندگانو ته مکمل ثواب ورکي دادی چې کومي قرباني پیش کی الله تعالی قبول کی او الله تعالی داغي اجر او ثواب بندگانو تور کی او خپل رحم او مهرباني الله تعالی په بندگانو باندې وکي دا د الله تعالی مینه ده الله تعالی بندگانو سره ازلتن علی المؤمنین دریم صفاتو ازله جمع د ذلیل ده او ذلیل انکسار او عجزه ته وي هیڅ لازمی معنی نرمی ده نو ډیر نرم او مهربان بوي دي علی المؤمنین اعلی په معنی د لام سره د للمؤمنین د پاره د مؤمنانو سره چې معاملات راشي او ملاقات کی نای کې ډیر نرم وي موقف سخت ساته لهجه نرم ساته دا د مؤمن شان دی خبر صحیح کوا مضبوطه کوا کو د خبره انداز نرم ساته دانه چې کني خبره دي سخت رانو لهجم سخت کی د پیغمبر نه مضبوطه خبره سو کولی شي د الله تعالی د خبر نه مضبوطه خبره د چا کی دي شي لیکن لهجه سونه نرمه ده سونه دایانه انداز کې سونه نرمه او شفقت انداز کې الله تعالی بندگانو سره مخاطب دي الله تعالی د عام بادشاہانو په شان خطاب ونه کی بندگانو سره د پیغمبر نه مضبوطه خبره مضبوط موقف دی چانی لیکن لهجه سونه نرمه سمره په خ انداز کې لپیش کی د مؤمنانو په حق کې و نرمي مؤمنانو سره چې خبرې کې رویه ساتي لهجه اب نرم ساتي انسان دیو ګوري کنه چې یو ډاکټر دی هغه اپریشن کې هغه سرم چاړه ده او قاتل سرم چاړه ده د ډاکټر چاړه استعمالي لیکن خلک په خپګي نه کده مریض علاج کی د مریض د علاج د پاره د فساد د ختمولو د پاره کې چې چاړه استعمالي او بل خوا قاتلم چاړه استعمالي چونکه داغه مقصود افساد دی مقصود اصلاح نه را خلکو ته ظالم وای نو مؤمن مسلمان چې بل مؤمن مسلمان سره ملاویږي رویه لهجه نرم ساتي ازلتن علی المؤمنین ډیر نرم دل بوي نرم بوي د مؤمنانو په حق کې عزتن علی الکافرین او سخت بوي د کافرانو په حق کې دانه چې کافرانو سره معاملات بس سخت کې معاملاتو کې سختی نه عادي په اخلاقو کې سختی نه عادي په معاشرت کې سختی نه عادي دای دین بنخپلې دای طور طریقې بنخپلې داغي مزاج بناخلې په خپل دین کې وکړه کې ای سره معاملات خپل ساته صفا ساته اخلاق سره سم ساته خدای د طور طریقو نه دای د تهذیب او تمدن نه او دای د روایت او اطوار نه متاثر کېږي نه په خپل دین باندې مکمل کړه کې هغه صحابي
عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د روم بادشاہ گرفتار کو هغه ته لومبه لالچ ورکو چې کته ایمان پریزي زه به تعالی د روم نیمه بادشاہي درکما وسونه لوی پیشکش ته څومره پرکشش خبره ده شیطان سړي ته رنگ رنگ تعویلات پیش کی مړه لک سات لا کفر اختیار کې ببروستو ایمان وروړي کنه بیا به کلمه د اسلام به دا انسان ته د توجیه راځي تعویل پیش کولی شي و یا تثبت بخیر پڑھ کے بم ایمانی په ظاهر کې به کفر اختیار کما لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ دا سوچ کو چې دې ما ته وی چې ته ایمان پریزن نیمه بادشاہي در کوم د روم اول ها نبی علیہ السلام دا وی چې سړی د ذره برابر ایمان ځان سره آخرت ته وسی نو په یو ذره ایمان باندې الله تعالی د دنیا لس چند جنت راکی مالا د دنیا لس چند او دې مال دنیا نه راکی صرف د روم بادشاہي نیمه راکی او په ذره ایمان باندې هغه ماته لس چند جنت ملاويږي نو کومه سودا خدا دې ته ویل کېږي چې د کافرانو په حق کې وخت لکوسيږي او تعالی کله لالچ درکې کله سو تبکله کوسيږي په خپل ایمان باندې او ته چریم نشي کېده بیا ولادت دمکی ورکولا او تیلی و تسرکلو او دا مهی ته سکسانو غر ظلمو او دیو ته مغرزوي او دی چې روان شنو په جړا شو سپایانو بادشاہ ته پیغام ولېګو یا هو جاړي ورای والے مالا وته لکه نصرانیت قبول کا او ته ته ما وختي ویرو چې ته سکه نو کا نصرانیت نشم قبولولې بیا جاړي والے او ته هو جانم پدې چې زما په بدن کې صرف یو ساده او دا به الله لپاره قربان شي زه خوایم چې زما په بدن څومره وخت دي دومره زما ساګانې وي او هر یو ساده الله د پاره ورکو بیا ژوند کېږم بیا دا شان په دې ټولو کې سر کېږم او چې سبا قیامت کې الله پاک زمانه تاسو کې عبد الله تاسو کړو زه چې الله زما په دومره ساګانې وي او هر یو سام ستاره پر قربان کړی دا نو دا ویلږي چې عزتن علی الکافرین د کافرانو په حق کې وسخت ایت او مایل کېږي نه متاثر کېږي بنا او سلو پینځم یجاهدون فی سبیل الله دی به جهاد کوي په لار د الله تعالی کې مؤمن مسلمانوں په کلار نه ناستو دی به مهنت کی کوشش وکي د دین د کامیابی چې کوم قربانی راځي کده مالی کده جانی اب ورکیبا لکه صحابه او نبی علیہ السلام په خپل کور نه دي ناستو جهاد کړي کوششونه کړي دي نو دین قائم او شپغم ولا يخافون او دی بنه یریږي لومت لائم لائم ملامت کون کی توي او لومتن ملامتیا توي ملامتیا ستوي اعتراض توي روح المانی دا معنا کی چې اللومت الاعتراض تاب خلق اعتراض کی کله چې سړی دین تراشی نو خپل بتا باندې تنقید کې اعتراض وکي تانی بدر کی او پردی بر بیا یریبا دمکه بدر کی اتبر دوالو پروانه ساتي ولا يخافون صحابو چې کله ایمان قبول کو نه کافرانو صحابو ته بی دین وي او چا وته دا کم کړل دي دا پویږي نه ساده دي د نبی علیہ السلام په خبرو کې راغلي دي نو د دې خبرو پروا باندې ساتي د پیغمبرانو په خلکو سره دی ویری چا وته اخر کوم خبره پرې هدا چا وته کاهن او چا وته شاعر او چا وته ساحر او چا وسو چا سو دا ټول خبره پیغمبرانو ته ویلي شوې دي لیکن ای دې خبرو پروا نه ساتله ولا يخافون او دین یریږي لومت لائم د ملامتیا د ملامت کون کنا او فی امر الدین ابن عاشور وی د دین په معاملې کې د دین په معاملې کې ته په حق باندې او په سمسله تا تنشتا ته بیا چا پروا نه ساتي د دین باندې قائم اوسېګا حضرت تانوی رحمت الله علیه او مریدو نوې راغلو نو او له ترغیب ورکونو یره دا سنت طریقې سره ګیره پریزا نا پری خو دا تانی سے ته خط رو لګو ویجی ملګری را پورې خان دی تانی سے جواب ورکو کہ ان کو ہنس نے دو کل قیامت کے دن تجھے رونا نہیں پڑے گا چتنن دای خبرو ساتي پرواو ساتي او تن دام دک شان رواني او سما قیامت کې الله تعالی ستا مؤاخذو کې تو بیا خان دې کا جاړي با نو بیا به جاړي بیا چنن دی تا پر دیو خان دی سبا قیامت کې بکم از کم ته نه جاړي خوشاله وي بیا
نو پرېږده چې دي تا ته لګیا ته خپل کار باندې هغه قایم او دایم اوسېږه ولا یخافون لومة لائم هېڅ چا پروا به نه ساتي خو د دین په معامله کې ذالک فضل الله ذالک کې اشاره دی مذکوره شپږو صفاتونو ته وی دا شپږ صفاتونه فضل الله مهرباني او فضل د الله تعالی دی څه مطلب دا صفات په انسان کې ذاتی طور نه د بزن کې راولي با دا نه چې تا کې بذاتی دا صفاتونه خپل موجودي دا وته کسب بکې کوشش بکې ځان کې براولي ځان به متصف کې په دې صفاتو باندې بیا وتا کې راضي با ذالک فضل الله دا مهربانی او فضل الله تعالی دی یوتیه من یشاء الله تعالی ورکوي دی له چاته چواړي نه الله تعالی هو ورکول غواړي ار چاته خو اغستون کې نشته دی الله تعالی خزانه کولو کړی دی ید الله ملأ د الله خزانه ډکې دي صحاء الليل والنهار الله د شپې او ورځې د باران په شان ورکول غواړي اوس دې ته لاس کې ونیسي څوک ته پیاله ونیسي څوک ته کندول ونیسي او څوک ته لوښي ونیسي چې ځان ته سوالي د الله تر طرف نه بخل نشته دی زمونږ د طرف نه بخل دی زمونږ د طرف نه کمی دی الله په خپل وعدو کې پاتې شوی نه مونږ په خپل وعدو کې پاتې شو زمونږ د طرف نه کمی دی نو ځکه داسې ورنه الله چې څنګه انعامات صحابو له ورکو داسې اوس هم ورکول غواړي خو زمونږ د طرف نه خبره پاتې را ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم الله تعالی وسعت والده اے کثیر الفضل الله فضل ډیر دی د ټولو خلکو ته ملوشي بیا نه کمیږي اردانه چغنی هغه صحابو ته ملوش موږ ته صفات نشو سمار ډیر دي او اغستون کې چې کوم پکار دي کثیر الفضل الله ډیر لوی فضل والده او یا روح المانی دا سه معنا کی واسعون معنی اے جواد لا يخاف نفاد ما عنده الله تعالی دومره سخاوت کی چې الله دې پروا نه ساتي چې ما سر بس کم شي ورکیه او علیم ډیر لوی علم والده الله خپويږي چا کې طلب دی سوک په صد کې دل سر راغله دی سوک قرباني پیش کی چاغي لور کما د الله تعالی تر اندر نګری نه دا دړون د لاس گزار نه دی چې کني چا سره ملو شو دا د شپې تقسیم نه لري الله تعالی کویږي پار سبان دی چې چا کې سمره طلب دی الله تعالی هر چاله دغه د طلب او د صد کې دل مطابق ورکی اے کسانو چې ایمان وروړي دي څوک چې واپس شو د تاسو نه د دین خپلنا فزردا چې الله تعالی براولي یو داسې قوم لره چې الله تعالی ومنه کوي اغي سره اغي بمنه کوي الله تعالی سره نرم بوي د مؤمنانو په حق کې سخت بوي د کافرانو په حق کې دی جهاد کوي په لار الله تعالی کې او نه یریږي د ملامتیا د ملامت کوونکې دا صفاتونه فضل الله تعالی د چور کوي دی لره چاته چوغاړي الله تعالی فراخه والا د علم والده